إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فالمهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې بشک د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. الله دې د اول نه تر اخره پورې زمونږه نیتونه او خصوصي ضمانت برابر کړي چې د الله د رضا دپاره او کما حقه د قرآن مجید د خپل وس مطابق تفسیر او تعویل وکړو د تحریف نه او د پالتو تفسیرونه او د پالتو تنقیداتو نه الله تعالی زمونږه حفاظت وکړي. د تفسیر نه مخکې څه خبرې داسې دي چې هغه اهمیت لري مخکې بیانول، نو کوشش به کومه چې را داسې مختصر بیان وکړو، ځکه زه مسایل داسې دي چې هغه وروستو تفسیر کې راځي او څه نه راځي، نو هغه مخکې پکاري، خو تاسو به دا کتاب چې دی نو دا ټول وګورئ اول نه واله تر اخره پورې. لہذا دلته مونږ دوه خبرې کوو، یو اصطلاحات التفسیری. اصطلاحات التفسیر تفسیر نه، اصطلاحات التفسیر چې کومه دی نو دا د مفسرینو حضراتو خپل یو اصطلاحي یو عرفي او داوی یو عادتي او هغې ته شکل ورکړی دی، دا نه چې هغه خامخا هغې ته اصول القرآن وایي. اصول قرآن نه، اصول قرآن خو قرآن په خپله اصول دي ټول. اصول دې ته ویل دا لفظ ټیک نه دی، دې ته اصطلاحات التفسیر وایي. او یو ته علوم القرآن وایي. علوم القرآن معنی دا چې د قرآن سره متعلق هغه خبرې چې هغه قرآن ته لاره جوړوي او ته مخکې په قرآن په مقصد پوه شي، بیا پاکې دننه ټول اصول دي او ټول قوانین دي. نمبر 1 باب کی اصطلاحات التفسیر دی. اصطلاحات التفسیر کی د هر صورت مخې ته په آغاز کی په ابتدا کی مونږ 15 خبرې انشاءالله د آخره پورې کوو، څه چې وایو هغه به کوو. بیا وګورئ د صورت په اول سر کې به مونږ دا 15 خبرې کوو. نمبر 1 خبره د صورت په اول کې زه کوم نه وجه تسمیه کوم، دلته 2 نمبر لیکلی شوي ده، خدا نور الته چې دي نو وجه تسمیه د ټولو نه مخکې د صورت نوم، دې صورت ته دا نوم ولې وایي، لکه صورت الفاتحه دې ته صورت فاتحه ولې وایي. او دا خبره هم پکې په ذهن کې یاد ساتئ چې کله به نوم تش د صورت نومي او کله به دغه نوم د دغه صورت مکمل موضوع او مضموني، کله به نومي او کله به مضموني. نو نمبر 1 خبره پکې دی. 2 نمبر خبره پسې چې زه کوم نو هغه ته شان نزول وایي. شان نزول مطلب دا دی د دې د کمی واقعات سره تعلق دی، مکی صورت دی، مدنی صورت دی، ترتیبی تلاوت سره، ترتیبی نزول سره، آیاتونه پکې څومره دي، رکوعانی پکې څومره دي، حروف څومره دي، کلمات څومره دي، ابتدایي دور کې د مکې دی، آخري دور کې د مکې دی. نو د دې طرف ته دې خبرو چې ذکر پکې کېږي نو هغې ته شان نزول وایي. 3 نمبر خبره ربط
د دې صورت ته ما قبل سره څه تعلق او سره ربط دی، نو مختصر غوندې بیانوو ځکه چې دا دومره اهمه مسله نه ده. قرآن مجید دی هم مربوط خو لیکن قرآن مجید شاه ولی الله رحم الله فرمایي د دې مثال د حکیم د دکان دی چې په دې کې د بیمارو د علاج نسخې پرتې دي او هغه نسخې پکې داري چې دا دوایي پرته ده بس او استعمالې، نو دا پکې نشته دی چې راول به د سر درد والا راځي، نو بیا به د خېټې درد والا راځي، نو بیا به د ګردې درد والا راځي، نو بیا پلانکې راځي پلانکې راځي. او دا یو خبره ده چې قرآن مجید کې آیاتونه چې دي دا مرتب دي او د صورتونو ربط نو دا به داسې په جمله کو داسې نه چې ټول خبرې چې دی نو په هغه کې تېرې کړي نو که 500 ربطونه بیان کوي مسله دې نه جوړېږي. نو په اندرون کې کوم سبق دی په هغې ځان پوه کوئ. دریم نمبر خبره شو. څلورم نمبر د دې صورت دعوا مضمون مدعای صورت یعنی د صورت مرکزی مضمون چې د هغې نه باقي مضامین چې کومې تاویږي او دغه محور وي. داسې نه چې د قرآن مجید یو صورت دی او هغسې په یو ټاپک خبرې کوي، لکه ته په فضیلت العلم باندې تقریر کوې نو ستا مقصد دا شو چې صورت دا مضمون دی نو تش په فضیلت العلم باندې به خبرې کوي. نه، مرکزی خبره پکې دغه نور پکې بېشماره مسایل دي. که فرض که داسې په یو ټاپک باندې تقریر شي که نه بیا خو د قرآن مجید ټول صورتونه 114 دي جو 114 تقریر شو بیا خبره ختمه شو. معنا دا ده چې مرکزی مضمون زما په خبره پوهېږئ که نه مرکزي مضمون چې دی نو هغه دا دی لکه اوس مونږ وایو چې لکه په صورت بقره کې مرکزي مضمون چې دی اصلاح د یهودو ده نو په هغې کې واقیم الصلات دی واتو زکات دی او کتب علیکم الصیام دی او کتب علیکم القتال دی او په هغې کې خو بېشماره خبرې دي نو هغه به بیا پاتې شي. نه، دا مرکزي مضمون دی او باقي دې نه تاویږي که د هغې سره یو ځای کېږي یو ځای کېږي به نور بېشماره احکام دي او که داسې شي نو بیا به قرآن مجید تشه په 114 ټاپک باندې بحث کوي بیا باقي لاړ شي. پنځم نمبر خلاصه صورت او هغه ډېره اهمه د صورت په آسان او مختصر الفاظو کې خلاصه نچوړ او د صورت مجموع احکام بیانول. د صورت مجموعي چې څومره احکام دي بیانول. شاید ته تاسو خلاصه د صورت وای او پخوانو په انګریزي کې ورته خلکو چې کومه یو د مضمون نچوړ به چې کومه دی نو څه کو راجمع کولو سمري به یې کوله نو د هغې نه به سمري جوړوله خلاصه نچوړ. نو په سکولونو کې هم په دې نه پوهېدلو بس الله دې په استادانو رحم وکړي نو یا خو بالفعل هغه پوهېدل نه که بالفعل پوهېدلی نو ماشوم بیا او هلک او مونږ ټول به په دې باندې اول پوهه کولی چې هلکه سمري څه ته وایي. نو په کتاب په پرچه کې ټول خلک هېرېدل له چا نه د سمري نه لکه طالبانو دور حدیث طالبان د قلتین نه هېرېږي خو چې کله هغه ته موږ په پښتو کې انشاءالله ووایو نو بیا پوه شي. یو ځل تحقیق کېدلو په دوره کې نو هغه یو کوستانی راغلی و بوډا سړی و چې سبق مبق یې لږ ویلی و نو زموږ شیخ صاحب مولانا فیض احمد صاحب الله وبخښي هغه قلتین ختم نو هغه قلتین چیستو زه خو په دې حساب کتاب پوه نه شم قلتین څه ته وایي. نو خبره هم دا ده چې ته وایې چې قلتین چیست نه او 2 چاټۍ اوبو ته وایي لنډه خبره ده. 2 چاټۍ اوبه څومره وي 500 نیم سیري چې کومه ده یو چاټۍ نو 500 سیره یعنی 500 لیټره 500 دا غټ بوتلي دومره اوبه چې په یو ځای کې دې ته قلتین وایي. نو د حنافو نه علاوه باقي ټول امت دې ته ډېرې اوبه وایي لنډه خبره ده لیکن چې ته خو پوه شې نو خلاصه دې ته ویلی کېږي. دویم نمبر خبره ده دلیل د دعوې د ثابتولو دپاره چې کوم بیان کېږي که نه هغې ته دلیل وي. قرآن کریم تمام دلایل دي لیکن اصل مقصد دا دی چې کومه دعوه او حکم هغه شوی وي د هغې د منلو دپاره او په زړه کې د غورځولو دپاره د هغې بیان په اسانه طریقه باندې په ذهن کې راتلل یو دم منل د هغې دپاره چې کوم بیان کېږي هغې ته دلیل وایي. نور قرآن خو ټول په خپله دلایل دي که نه
قرآن مجید خود الله کلام دی او الله تعالی چې کوم دی نو هغه مکمل دلیل دی. نو دلته د دعوی د بیانولو دپاره اصل مقصد دا دی چې دغه دعوا او دغه حکم په مکلف باندې منل، په اسانه طریقه باندې دا په ذهن او زړه کې راتلل او په هغې باندې عمل کول. د هغې دپاره چې کوم بیان کېږي نو هغې ته دلیل وایي او قرآن مجید کې دغه دلایل په 4 قسمه ذکر کېږي. نمبر 1 یو ته وایي دلیل عقلي محض. کله امور خالص عقل سره تعلق لري، درته وایي چې خپل عقل استعمال کې نو ته به دا خبره ومنې. دا کومه خبره ستانه مطالبه کېږي نو که ته عقل استعمال کې او تا خپل شعور استعمال کې نو ته به دا خبره ومنې. دې ته څه وایي دلیل عقلي محض، محض خالص ته وایي. او د هغې مثال قرآن مجید کې سورة بقره آیت نمبر 21-22 کې موجود دی چې دعوه دا ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. په دې کې دعوه څه ده؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے بندگانو، اے انسانانو د الله بندگی وکئ. او دا دعوه ده د الله بندگی وکئ. ته چې ولې وکړو؟ د الله بندگی ولې وکړو؟ نو د هغې دپاره اوس داسې وضاحت پکار دی چې دا خبره ومني نو چې خپل عقل چې کومه دی استعمال کې، خپل عقل خالص عقل استعمال کې. نو هم به ته په دې خبره باندې پوه شې. نو اوس ستا دپاره دلایل عقلیه پیش کوي. څه وایي؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واستاتوي الذي خلقكم، دا دلایل عقلی شو. که تا خپل ځان باندې سوچ وکړې الذي خلقكم، ته د نشته کړی یو خبره شوه. ته خو دا پرېږده، ستانه مخکې الذي ستانه مخکې من قبلکم، او دا پرېږده الذي جعل لكم الأرض فراشا یو والسماء بناء بل وانزل من السماء ماء بل فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. و دا دلایل عقلیه دي. که ته په دې باندې سوچ وکې نو خود به خود به دې خبرې ته ستا ذهن ورسېږي چې د مخلوقاتو انتها به وشي، اختتام به وشي، خالق به وپېژنې. نو څه به وکې؟ نتیجه راووتله فلا تجعلوا لله اندادا، د الله سره شریک مه جوړو. دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته دلیل عقلي محض وایي چې خالص ته په دې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي د دې دعوې د منلو دپاره په دې عقلیاتو باندې سوچ وکړې او دا خپل عقل استعمال کې. نو خود به خود به ته پوه شې چې یاره د الله بندګي پکار ده او شرک نه دی پکار. دې ته ویلی کېږي څه شی؟ دلیل عقلي محض. دویم نمبر دلیل عقلي مع اعتراف الخصم، یعنی تعلق د عقل سره وي خو چې ته چا سره ستا مقابله ده او تور سره خبره کوي نو هغه مې اعتراف کوي. کم منکر چې دی نو هغه هم د دې اعتراف وکړي چې او ټیک ده بلکل دا خبره صحیح ده. نو چې کله هغه اعتراف وکړي نو تا عقل هم استعمال وکړو او اعتراف هم وکړو. دې ته دلیل عقلي وایي. کله کله دا داسې د منکرین نه استفهامي طور باندې د هغې بیان کېږي او مطالبه کېږي. او بیا هغه امور چې هغه خلک مني که نه، تسلیمي امور ورته وایي. کومه خبرې چې مني که نه، بس حق خبرې هغه ورته مخې ته کېدی نو بس هغه مني. نو یو دم هغه ومني، عقل هم استعمال کړي او ورسره چې کوم د اقرار وکړي په دې خبره باندې چې او دا ټیک دي. سورة یونس آیت نمبر 31 کې د هغې مثال چې کله یو سړی دی هغه الله نه مني نو ته ورته وایې چې یاره قل من یرزقکم من السماء والارض، ورته وایه چا د اسمانونو د ځمکې نه دا رزق څوک درکوي؟ نو هغه انکار نشي کولی ځکه د هغه طاقت نه بهر دی او دا امور مخکې نه ټولو مشرکانو کافرانو منلم دي چې الله رازق دی. یا ورته وایي چې امن یملک السمع والابصار، دا د سترګو د غوږونو د طاقتونو مالک څوک دی؟ هم په دې پوهېدی چې ماشوم پیدا شو نو هم پکې دا طاقتونه موجود وو، دا والا موږ نه دي ورکړي. یا ومن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وایي دا د ژوندی د مړي نه او مړی د ژوندي نه دا پیدایش او دا نظام چا جوړ کړی دی؟ نو خود به خود هغه مني. ومن یدبر الامر،
نو بے اختیاره به هغوی چغې کې اعتراف به وکړي چې عقل استعمال کړي نو فسیقولون الله، بے اختیاره به چغې کې دا هر څه الله کړي دي. نو ته به ورته څه قل افلا تتقون، اوس توحید نه منئ، شرک نه چې کومه دی نو راوځئ نه، نو دې ته ویل کېږي دلیل عقلي مع اعتراف الخصم، چې دې مطلب دا وي چې خبره ده هغه ستا مقابل مني، ستا مقابل منکر مني، ته ورته هغه امور چې هغه تسلیمي امور دي ستا سره به اتفاق یې کړی دی هغه ورته بیان کې بس چوپ پاتې شي. اگر داسې مثال شو ته یو کس دی هغه ته ووایې چې هلکه اوس هغه ستا سره خبره نه مني اول کې، خو ته ورته داسې خبره وکړې چې هلکه یو سړی دی او هغه داسې کار وکړي یا داسې خبرې په کتاب کې لیکلي، نو د دې په باره کې څه خیال دی؟ هغه عالمي پوه انساني ته ورته هلکه دا ډېره غلطه خبره کړې ده، دا خو بالکل غلطه ده، ته بالکل غلطه راویل چا وایي دا خو ستا استاد یا ستا امام او ستا لیډر یا ستا چې کوم مشر دا خبره په کتاب کې لیکلې ده دا یې لیکله، بس هغه استغلی شي په هغه ځای باندې. دې ته ویل کېږي تسلیمي امور چې منکر هم د هغې اعتراف وکړي یا په اظهار سره د ژبې او یا په سکوت سره یا ځان غلی کړي. دریم نمبر دی هغې ته وایي دلیل نقلي. قرآن ټول نقل دی، خو لیکن معنا دا ده چې د دعوې د ثبوت دپاره د مختلفو مخلوقاتو نه او د مختلفو خلقو نه او د تیر شوو نه ستا د منلو دپاره چې ته ومنې نو نقل کوي، د هغوی نقل کوي، نو هغه اووه قسمه نقل په قرآن مجید کې کېږي. نمبر 1 از کتب سابقه، لکه ته په توحید باندې خبره کې او د یهودي سره کې او هغه سره توحید نه مني، لا اله الا الله نه مني، نو ته ولګې او د موسی علیه السلام خبره ورته وړاندې کړې چې موسی علیه السلام په تورات کې هم دغه خبره ده چې ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل الا تتخذوا من دوني وکیلا. سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 2 کې دا خبره موجوده ده چې موسی علیه السلام په کتاب کې هم دغه قانون چې یو الله به مني، بس سړی غلی شي. یا د الله تعالی په وحدانیت باندې د تیر شوي پیغمبرانو نه اجمالا ذکر وکړي چې ټولو پیغمبرانو داسې ویلي دي. سورة انبیاء آیت نمبر 25 کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ټولو پیغمبرانو د توحید خبره کړې ده، د یو د لا اله الا الله خبره کړې ده، نو دا دلیل نقلی شو د پیغمبرانو نه. یا د پیغمبرانو نه دریم نمبر تفصیل سره یو پیغمبر ته ذکر کې سورة مریم آیت نمبر 41-42 او داسې نور بے شمار آیتونه چې واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابراهیم علیه السلام د پیغمبرۍ نه چا انکار نه دی کړی، نه یهودیانو نه عیسیانو، څومره خلک چې قومونه تیر شوي دي نو ملت ابراهیمي منې سره د مشرکانو نه شرک به کولو، کفر به کولو، نور به څه کوله، خو ملت ابراهیمي نه انکار نه کو. نو د ابراهیم علیه السلام دغه دعوت دی داره هغه هم د توحید دی. څلورم نمبر د علما د اهل کتابونه د رسول په رسالت باندې او د قرآن په حقانیت باندې چې ستا سره نه مني که نه اهل کتاب ته ورته وایي چې هلکه ستاسو تیر شوي خلقو خدا منله چې الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. سورة بقره آیت نمبر 121. پنځم نمبر ته انسانان نه مني نو پیریان نو ته وحدانیت او حقانیت ته قرآن باندې ذکر وکړي چې ګوره پیریانو منله. سورة جن آیت نمبر 2 کې الله فرمایي چې قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دا خو پیریان د انسانانو نه کمزوره دی، مخلوق عقل هم کمزوره دی، شرافت هم کمزوره دی، لیکن هغوی دا خبره منلې ده، تاسو څنګه نه منئ. شپږم نمبر د فرشتو نه په وحدانیت باندې چې فرشتې خوراک څښاک ته محتاج نه دي، هغه خو جنت او جهنم ته به هم نه ځي، دا هغه خو چې دی نو بس خبره هم دغه خدمت دی، لیکن هغه چې دی نو بغیر د دغې خبرې نه چې زموږ دپاره خو دا جنت دی او د جهنم نه بچاو دی او هغوی دپاره د دې خبرو ذکر او ضرورت هم نشته دی. په مکلفو کې خو نه دي، مکلف خو مونږ یو پیریان انسانان دي
خو زمونږ چې انسانان دي څومره د هغې به یا حفاظت کوي او یا به ترې لیکل کوي یا به څه کوي، خو لیکن هغه هم دا اقرار کوي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. دا د فرشتو هم اقرار وکړو د وحدانیت. اووم نمبر چې په عقل باندې کمزوري زناور چې دي مارغان، هغوی هم د وحدانیت چغه کړې ده او رد شرک یې کړی دی. چې په هغه کې مارغه دی هدهد، ملا چرجک ورته وایي، صورت نمل آیت نمبر 25-26 کې د دې مکلفو په شرک باندې تعجب کړی دی. د مکلفو په شرک تعجب کړی چې الله یسجد لله الذي یخرج الخب فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون ما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. تعجب یې کړی چې عجیبه غوندې خبره ده چې دا خلک د یو الله بندګي ولې نه کوي، د نور بندګي کوي، د مخلوقاتو بندګي کوي. نو دا د الله تعالی په وحدانیت باندې او د شرک په رد باندې د مرغانو نه چې دی نو څه دی دلیل نه دی ته وایي دلیل نقلی. څلورم نمبر دلیل وحی. دلیل وحی مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام وایي زه څه کومه دا خپل طرفه نه کوم، بلکې د دې وحی ماته د الله د طرفه شوي ده، وحی الهي ده او په دې کې کذب نشته دی، په دې کې شک او تردد او پریشانی امکان نشته دی. د دې وجې نه قرآن چې څه وایي نو د هغې وضاحت رسول الله په خپل زبان چې کړی دی د ځان نه دی کړی، بلکې الله تعالی چې دی د هغې د بیان ذکر کړی دی چې لا تحرک به لسانک لتعجل به. نو قرآن مجید ته څه وایي چې په مونږ باندې بیان دی، نو مونږ باندې بیان دی، وروسته بیان یې خو نه دی کړی. هغه بیان څه دی؟ بیان پیغمبر کړی دی، د پیغمبر په زبان باندې شوی دی. په دې وجه باندې د پیغمبر چې څه وایي دا وحی ده، وحی خفي او وحی جلی. قرآن مجید وحی جلی ده، نو د رسول الله حدیث دا وحی خفي ده. او د دې مسلې نن سبا ډېر زیات په تیزۍ سره انکار حدیث چې کوم دی نو روان دی، ډېر په تیزۍ سره په مختلفو شکلونو باندې. څوک چې د عقل سهاره یوازې اخلي، د عقل سهاره، هغه د حدیثو نه خامخا انکار کوي. دا عقل کمزوره دی. وروسته به راځي د وحی په باب کې چې امام فخرالدین رازي وایي چې د انسان عقل او تفسیر بیضاوي وایي د انسان عقل کمزوره دی. دا یوازې چې کوم دی نو کامل نه دی د خبرو د رایستلو دپاره او په دنیا کې د ژوند د تېرولو دپاره. د دې وجې دې ته د قرآن او د وحی او د حدیث ضرورت دی. نو چې څوک تش د عقل سهاره اخلي نو بس هغه ګمراه کېږي او هغه چې دی نو بس انکار حدیث په خامخا کوي. نو یو زمانه داسې وه چې کله سید ابوالعلا مودودي رحمه الله کتاب ولیکو که نه سنت کی آیینی حیثیت، د عبدالودود سوال جواب دی، په د هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغه وخت کې هغه ته چا وویلی چې اوس د دې څه ضرورت دی، ځکه په هغه وخت کې انکار حدیث والا ډېر کم و. دغه عبدالودود دل یو څو کسان چې کوم دی لږ لږ خلک و د پرویزیان، نو هغه ورته ویلی یو زمانه به راشي هر دویم کس په چې کوم دی نو منکر حدیث، هر دویم کس دا به منکر حدیث. زه چې اوس سوچ کوم نو الله دې خیر کړي هغه شی روان دی چې ګوره نو بس هر یو کس چې کوم دی نو نه نو دویم یا دریم یا پنځم یا لسم چې دی نو رسېدلی دی دې ته چې هغه د حدیثو نه انکار کوي په مختلفو شکلونو باندې. نو په دې وجه باندې دلیل وحی مطلب همدا دی چېرې زه څه ویم نو دا د خپل ځان نه نه ویم، قرآن کې کوم وضاحت کوم د ځان نه نه کوم، بلکې دا د وحی ماته شوي ده، وحی خفي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورة مومن آیت نمبر 66 کې الله فرمایي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم رب العالمین. اوس وایي ما ته امر شوی دی او زه منې شوی یم. نو ما ته امر شوی دی او ما ته منې شوي ده، نو اوس امر شوی دی نو څه شوي دي؟ اقیموا الصلاة شوی دی، اوس اقیموا الصلاة وضاحت او څوک کوي؟ او پیغمبر کوي. یا چې دی نو د زکات حکم دی نه به څوک کوي یا به پیغمبر کوي. نو دې ته دلیل وحی وایي چې زه څه ویم دا رضان نه ویم. پنځم نمبر دعوی د منلو دپاره ځای په ځای باندې د گرفت، د عذاب، د هغې نه د هیرولو، د منې کولو دپاره یې کومه خبره کېږي نو هغې ته تخویفات وایي. کله به تعلق و د تخویف او د آخرت سره وي هغې تخویف اخروي وایي.
صورت مریم آیت نمبر 86 کې الله فرمایي ونسوق المجرمین الی جهنم وردا. او کله په دنیا کې منع کول مقصود وي نو هغې ته تخفیف دنیوي وي. صورت مریم آیت نمبر 98 کې وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. شپږم نمبر البشارت. بشارت د دعوی د منلو دپاره او مکلف کې ترغیب پیدا کول، شوق ذوق پیدا کول، د هغې دپاره خوشخبری بیان کې د انساني فطرت تقاضا ده چې کله د هغې مطابق یو خبره ته وکړې نو شوق پیدا شي، په دعوی باندې عمل ورته هم آسان شي او قبلول هم ورته آسان وي. نو هغه هم دو قسمه دی، یو ته بشارت اخروي وي او یو ته بشارت دنیوي وي. که د آخرت خوشخبری وي نو هغې ته بشارت دنیوي وي، اخروي وي. صورت کهف آیت نمبر 107 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. نو دا اخروي دغه شو. او دنیوي بشارت ول ورکي اذا جاء نصر الله والفتح، تقوا ومني، پرهیزګاري ومني، موحد شي او جهاد فی سبیل الله کې غلبه به ملاویږي. صورت نصر نازل شو، دې ته ویل کېږي بشارت دنیوي. اووم نمبر شکوا او شکایت د منکرین توحید او د دعوی توحید او د آخرت او د قیامت او د رسالت او د قرآن د حقانیت او د دې مختلفو خبرونو انکار کوي. نو د هغې دپاره مختلف اعتراضات جمع کړي، د دې دپاره چې خلقو په ذهن کې شکوک او شبهات واچوي، د توحید نه او د دعوه توحید نه پریشانه کړي او متحیره کړي، او د رسالت باندې او په حدیثو باندې داسې بېشماره قرآن په حقانیت باندې او د بعث بعد الموت باندې، عذاب قبر باندې، میدان محشر او اوس پکې د پولیس سیرات خبرې هم راغلې، د هغې نه هم خلک انکار کوي. نو د دې شکوک و شبهاتو پیدا کولو دپاره چې کومه طریقه استعمالوي منکرین، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته شکوه وایي، هغې ته شکایت وایي. او عادتا د هغې چې کله قرآن کې ته معلومات کوي نو په هغې کې دا قاله او قالو وغیره دا د شکوې پہچان دی. چې قاله یا قالو ټکی راغی نو دې مطلب دا رہی چې په دې ځای کې چېرته چا شکایت کړی او د هغې ذکر دی. کله به جواب ذکر وي او کله به جواب ذکر نه وي، یعنی کله به د شکوې جواب کړی ځکه ضروري وي، او کله به ضرورت نه د سیاق و سباق نه پخپله فهم کېږي. صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 99 تر 93 پورې نو په دې کې شکایت هم دی وقالوا لن نؤمن لك، دا شکایتونه شوي دي، جواب شته دی قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسول، شکایت ختم. او کله به جواب نه وي. صورت حامیم سجده آیت نمبر 5 کې الله فرمایي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، نو په دې کې جواب نشته. لہذا شکایت مطلب هم دغه شو. اتم نمبر زجر. منکرین کله ناجایز حرکات کوي او مطالبات کوي او داسې مطالبه وکړي چې هغه ډېره عجیبه غوندې مطالبه وي، نو په هغې وله تنبیه ورکړي، په هغې زورنه ورکړي، نو هغې ته زجر وایي، رټل ورته وایي. لکه صورت مومن آیت نمبر 83 کې الله تعالی فرمایي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نو په دې کو زجر ورکو دې لپاره چې دوی په خپلو خبرو په خپل علم باندې په پیغمبرانو ځان اوچت کو چې دغه علم نیمګړی دی او زموږ علم پوره دی، نو زورنې وله ورکو. کله کله پیغمبرانو ته او نیکانو صالحانو ته قرآن مجید زورنه ورکوي، هغه اصل کې تنبیه وي، تنبیه وي په هغه اجتهاد باندې، تنبیه وي په هغه یو طرف باندې، هغه زجر د ذلت دپاره نه نه زجر د عذابي، هغه صرف متنبه کولی. نو د دې وجه کله کله پیغمبرانو ته هم د هغې ذکر وشي. صورت هود کې الله فرمایي آیت نمبر 45-46 کې نوح علیه السلام په باره کې چې کله نوح علیه السلام د خپل زوی په باره کې وویله چې ربه ان ابني من اهلي، دا خو زما زوی زما د اهل نه دی او واده خو دا شوي و چې ستا اهل به زه بچ کومه، نو دا خو زما را زوی کنعان دا لاړو برباد شو، غرق شو، هلاک شو. نو قرآن ته زورنه کوي قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، تا دا سوچ کړی زما زوی دی خو ته خو عالم الغیب نه، تا ته د پته نشته دی خو مشرک کافر دی. نو تنبیه یې وله ورکړه چې ته دا څه وایې نو ته د خپل سوچ مطابق وایې، ستا سوچ دا دی زما را زوی زما د اهل نه دی،
یا مسلمان دی یا دار زما د اهل نه دی. د اهل مطلب دا دی چې زوی وي نو بس زوی، لیکن ستا اهل نه مراد دا دی چې مؤمن وي او هغه برابر وي، دا مؤمن نه دی، د دې نه ستا اهل نه دی، زوره نه شو. نبی علیہ السلام ته الله تعالی هم زوره نه ورکوي. سورة توبه آیت نمبر 43 کې الله فرمایي عفا الله عنک لما اذنت لهم، تا ولې دې خلقو ته اجازت ورکو، دې منافقانو ته به اجازت نه کولې. یا سورة تحریم آیت نمبر 1 کې الله فرمایي یا ایها النبی لم تحرم، تر ښځو په خوله باندې ولې چې دی حلال شیزونه په ځان باندې، حلال شیزونه ولې په ځان باندې، هغه که ستا بیبي ده، وینځه ده او کا شهد دي، خو دا تا ولې بند کړه؟ نو دا اوس زوره نه ده، تنبیه یې وله ورکو. ځکه نبي علیه السلام په ذهن کې دا و چېرې مخکې یعقوب علیه السلام پابندي په ځان کړې وه که نه، او په ځان باندې د اوښ شوده چې کومه دی نو منې کړي وو. نبي علیه السلام په ذهن کې هم دا راغلی چېرې دې کې به داسې څه نه نو قرآن ورته ویلی چې نه، دا خبره ټیک نه ده. ته به چا د رضا دپاره، چا د خوشحالۍ دپاره په ځان پابندیانې مه لګوه. نهم نمبر تسلیه رسول. قانون دار سړی بیان کوي، توحید بیانوي، ډېر کارونه کوي، او بل طرف ته چې دی نو خلک اعتراضات کوي. لکه اوس فرض که موږ سبق وایو تاسو ټول چې دی په کمرو کې پراته یو دی، سړی خفه شي که نه. نو یو خبره یاد ساتئ، طالبانو چې څه کال ګورئ کم طالب ترجمه نه کوي، د اول نه والا تر اخره پورې نه کیني، نو هغه د وس نه چې کومه دی نو مه کینئ، ایسته ځئ او ضرورت نشته دی. بس یو څو کسان قرآن یاد کړي، د ګډو رمې ته ضرورت نشته چې دنیا ګډې بيزي راغلي هسې ناست دي او څوک ګودی او څوک چې کومه دی نو بس ځان لاسې سوچونه کوي. نه، دا خبره غلطه ده. ما خپل وخت ضایع کوي، څه لاړ شئ دیاړي مزدوري وکړئ، څه پیسې به وګټئ، او یا ښه مزیدار کورس هم لیوده شي، آرام وکړئ. سبق له راغلی که نه بلکل به چې دی نو چې زه نه پاسم نو تاسو به نه پاسئ. د اول نه اول تر اخره پورې به سبق وایئ، او که نه وایئ که نه نو نن اوله ورځ ده نو سبا نه مه راځئ. بیا زما خپل دغه دا دی، 10 کسان ښه دي چې هغه سبق یاد کړي، قرآن یاد کړي، دغه کافي دي. او دومره چې په زرګاو باندې په خاخو باندې اوړي په یو ټکي اګا بېګا نه نو او دا مه وایي سبق نه یادېږي، سبق یادېږي. نو تسلیه رسول دې ته وایي دعوه سړی پیش کوي او منکر د توحید او هغه مختلف اعتراضات کوي او څه کوي مصیبتونه او ازمایښونه یي. بیا اخر سړي دا زړه چې کومه دی دا مات شي که نه، زړه مات شي. نو د زړه د نه ماتېدو دپاره ټایم په ټایم ورته تسلي ورکوي چې په توحید او په دعوت باندې په دې باندې برقرار شي، دا یو علاج دی. نو قرآن ورته دا علاج کوي، دې ته تسلیه رسول وایي. نبی علیہ السلام چې کله خلقو نه پریشانه شو نو ورته وایي وان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، که ستا تکذیب دوی کوي که نه، د ډېرو پیغمبرانو تکذیب شوی، دوی پرېږده. سورة فاتر آیت نمبر 4 فاصبر علی ما یقولون، صبر کوه. سورة طه آیت نمبر 130 ولقد نعلم انک یضیق صدرک، ته خفه کېږې نو مه خفه کېږه، خپل کار کوه. سورة حجر آیت نمبر 97 98 99. کله کله زجر هم وي او تسلیه هم وي، یعنی کله کله به داسې وي چې کله به مطلب چې کومه داعي وي نو هغه داعي چې کومه دی نو د هغه مطالبه به وي، شوق پې ذوق پې، نو وایي چې دا اهم نه دی، دې په ځای دا بله خبره اهمه ده، نو هغې دپاره څه وي زجر وي، خو لیکن هغه خبره غلطه وي نه، نو ورسره څه ورکوي تسلي هم ورکوي. نو دلته ورته وایي لا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا منه ولا تحزن علیهم. سورة حجر آیت نمبر 88 کې رسول الله ته وایي چې د خلقو د مالون ته مه ګوره، ضرورت خو د مال شته، ستا مقصد دعوت دی، تر دعوت کار کوه، مالونه په تندر مه لګوه. لیکن بل طرف ته اوس مال خو هم ضروري دی، نو چې مال ضروري دی نو تسلیم وله ورکوي او زوره نه وله ورکوي چې مقصد دغه نه دی، دا په 2 نمبر کې دی. نو کله کله دې ته څه وایي، دې ته زجر مع تسلیه وایي. 10 نمبر امور مصلحه. اوس استقامت علی الحق او د عمل صالح باندې د همیشوالي دپاره او د دوام دپاره او د دعوت په پرچار کې رکاوټونه، ازمایښونه، مصیبتونو سره مقابله، د باطن اصلاح ولا پکار دی. باطن د اصلاح نه بغیر دا کارونه نه کېږي. د چا باطن چې نه برابر نو دا کارونه ډېر مشکل دي، زر یې ستا حوصله بېلي او تښتي. اوس که ولږه راغله بیا طالب یې خپې وباسي، وایي چې هلکه مدرسې کې ډوډۍ نه میلاویږي، شی بند کړه، وایي ډوډۍ نه میلاویږي. بیا چې کومه دی نو بل څه مسله راشي، یاره چا راته بد وکتله، دا حدیث چلو شو، لکه دې مثال چې کومه انګور نه انګور
دا چې کله کور ته راواده شي که نه او د مخکې نه په دماغو کې پتورت پروت وي چې دې کور کې د پاتې کېدلو اراده نه وي نو هغه معمولي بانې چې کوم دی ګوري خوا اخره ته بد وکتله او دا پلان کې داسې چلو کو زما د کمرې مخې ته لاړو داسې چلو شو دا قصې مسلې ورته راشي ایسته به دا کور پرېږدي طالبانو مثال هم داسې دی او طالبان چې دی نو هغه د مخکې نه راغلي چې لکه ډوډۍ ښه وه ترجمه به کومه که ډوډۍ ښه نه وه بیا به پکې نه یم یا که چا راته معمولي غوندې خبره وکړه نو بیا به نه خو یاد ساتئ طالبانو درې خبرې چې کومه دی دا پکې نه وي دا د عرف په اعتبار سره شرعي اصول باندې نه عرفي لحاظ سره درې خبرې ضروري دي چې طالب چې کومه دی نو دا به صحیح دا به بې پته دا بې مروته او دا بې غیرته وي هله به سبق وایي څنګه بې پته معنی دا چې ډېر تعلقات په نه جوړوي خپل سبق وایي کم خلک تعلقات جوړې سبق نه شي ویلی دویم نمبر بې مروته چې کومه دی هغې خلکو ته ویلی کېږي چې ډېره شوشه او ډېر ډول سینګار او ډېر خوراک څکاک او ډېر په دې شیزونو پسې نه ګرځي بس وخت پاس کوي او ټایم پاس کوي او مخکې سلب ځان ته ودرئ چې هغوی څه کار کړی دی ډېر مشکل باندې هغوی کمال ته رسېدل کمال ته رسېدل ډېر مشکل کار دی دا نه چې ډوډۍ وخورې او عقل تو دړی او بیا سملی وایي چې نه ماته الله علم نافع راکړي علم نافع نه میلاویږي سي محنت پکې دریم نمبر بې غیرته پېژنې بې غیرت مطلب دا نه بې غیرتۍ کارونه کوي بې غیرته مطلب دا دی څوک د شونډې وره پیدا زر چې کومه دی نو بس ځان کې سي غیرت راوچت کې سبق پرېږدي نه 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 د چا خبرو ته سر غوږ خپل کتاب ګوره دوه درې خبرې پنځه لس خبرې د خلکو برداشت کوه وایي زما مقصد دی او چې کله سبق دې پوره کړه اوس وایي زما کلي ته راشه اوس په ګورو نو دې ته څه وایي دې ته امور مصلحه وایي دا روحاني لحاظ سره سړی برابر شي امور مصلحه عام طور باندې د آیتونو په منځ کې په مختلفو حصو کې غیر مربوط طور باندې په نظر راځي لیکن مربوط دي لکه اوس مخکې صورت بقره آیت نمبر 238 کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین مخکې او وروسته طلاق قصه ده مخکې طلاق دي وروسته هم طلاق دي په منځ کې راله چې حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى ته به حیران شي چې هلکه دا غیر مربوط نه دا وایي چې روحاني لحاظ سره برابري ښځه او سړی روحاني لحاظ سره برابري ښځه او خاوند نو دوی طلاق مسله به ډېره کمه راځي او که روحاني لحاظ سره برابر نه نو د طلاق مسلې به ډېر راځي لہذا نن سبا ټول خلک روحاني لحاظ سره برابر نه دي د دې وجې نه طلاق مسله ډېره زیاته شوه ډېره زیاته شوه سعودي عرب کې ډېره زیاته ده طلاق سعودي عرب کې ډېر زیات دي اوس زمونږ پاکستان ته ډېر زیات راغله اوس دلته هم زیات شو دې ته امور مصلحه وایي د اندرون نقصان لري یو لسم نمبر خبره داره چې دا قرآني طرز دی د حدیثو طرز دی او دا چې کوم جوهر عالمي که نه د هغه طرز دی دې ته اندماج وایي اندماج مقصد دا دی چې قرآن مجید مقصودی حصہ صراحتاً ذکر کوي او چې کومه باقي حصې دي هغې دومره ضرورت نه وي نو هغې څه حذف کړي دې ته اندماج وایي دغه طریقه کار چې کومه دی نو دا د حدیث هم دی او دغه طریقه کار د غټ عالم هم دی لکه د هغې مثال به زه تاسو ته اوس پیش کړم یو سړی دی هغه تقریر کوي او تقریر کوي په مساجدو باندې د جماعتونو اهمیت او فضیلت او قدر و قیمت او مرتبه او دا بیانوي نو بس په هغې باندې موضوع باندې شروع کړه ناګهانه راغی چاته سبعة یظلهم الله فی ظله چې هلکه اووه کسان به د عرش د سوري لاندې وي نو بس شروع یې وکړه او خانه د اول نه شروع د اخره پورې غونډه حدیث وایي موضوع ته ایسته پاتې شوه دغې دا خبره یې که نه بعضې خلک تاسو ته پته را زه خپل صفت نه کوم خو هسې خپله خبره ته کوم خلک یې که نه هغوی ګوره څه شی یاد کړی ګورې تاسو هم یاد کړئ خیر دی لکه څه حضرات دي هغوی یو دعا یاده کړي خواري پې کړي چې بل ځای کې ته لاړ شي که نه ته په خپل کلي کې چې کومه دی په خپل کلي کې هر جمعه په یو ټاپک باندې تقریر وکړه زه به تاله چې کوم دی انعام درکوم نو دې ته یو ټاپک باندې به خبره یاده کړي یو دعا یاده کړي چې کوم ځای کې ته ځي جو شروع وکړي اللهم اهدنا فیمن هدیت هلکه ته ګور داسې غټ عالم و که نه دومره اوږده دعا ورته په یاد یاده که دغه یو دعا ورته یاده وړاندې ور هېڅ نه ورځي
بیا چې کله لاړ شي تقریر له چې وګوري چاپېره نو هغه یاد کړي د معاذ ابن جبل حدیث دی نو بس هغه اکثر چې زه ګورم دي مجیان هم دقه یاد کړی دی نو بس هغه یاد کړی دی جو خانه پیر صاحب هم پاسي و ډاکټر صاحب هم پاسي و پروفیسر صاحب هغه یو یاد کړی په هر ځای کې هغه وایي یا سبتون یذلهم الله دا وایي دا یاد کړي نو چې په کوم ځای کې پاسي که نه نو هم دقه تقریر کوي نو دوه درې ټکي یاد کړي او بس خلکو ته بیانوي نو اوس فرض کوي ته ورته وایي چې وروره زه ته په دې مساجدو باندې لږ تقریر وکړه دا سبتون یذلهم دې سبتون یذلهم الله راوړي یا چې مساجد پاتې شي او معلق بالمساجد خو به یو ټکی دی نو په دې کې نو دا طریقه کار چې کوم دی دا غلط دی دا چې کوم یو موضوع ده نو به داسې وی چې دا حدیث دی په بخاري کې چې سبعة یذلهم الله فی ظله چې اووه کسان به د عرش سورې لري مختصر که ویلی شي ښه خبره ده زر زر وایه اووه کسان داري 1 2 3 4 5 6 7 موضوع پکې زما سره دا را چې قلبه معلق فی المساجد و فی المسجد نو دا ترې راواخلو د ټاپک سره ولګوه بیا لاړ شه بل حدیث نه راوه دې ته اندماج ویل کېږي چې مقصودي خبره صراحتا ذکر کې او چې کوم ستا مقصد نه دی غیر مقصودي ده خو په دې ټاپک کې مقصودي نه ده نو هغه ته څه کې پرېږدي لیکن کله کله داسې په قصو په حکایاتو کې چې په هغې کې خلک شروع وکړي جو بس خبره اوږده کوي جو هغه خبر باندې سړی پوه هم نه شي چې څه وویله نو قرآن مجید طریقه کار اندماج دی خصوصي په حکایاتو کې په قصصو کې طریقه کار دا دی چې کوم مقصودي خبرې هغه اخلي او چې کومه مقصودي نه وي نو هغه بس محذوفه پرېږدي پټه پرېږدي د هغې بېشماره مثالونه موجود دي سورة بقره آیت نمبر 17 کې اسی د قصې نه علاوه مثال دی مثلهم کمثل استوقد نارا نو فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون نو په دې آیت کې اندماج داسې دی استوقد نارا او رجال قاعدون پکې پټ دی رجال قاعدون سړي ناسو استوقد نارا اوره بل کوم څه چلو چاته اور بل کو زناورو ته ګټو لوټو ته نه رجال قاعدون سړي ناسو هغوی ته بل خبر مثال لاغې دی دا په قصو کې چې کومه دا قصه سوي دا ډېره زیاته وي مقصدي خبره چې دی بیانېږي او چې کومه ضروري نه وي نو هغه ایسته کي حذف کړي دا ستاسو اصطلاحات تفسیر شو دویم نمبر علوم القرآن کوشش هم داسې کوو چې را دا اصطلاحات زر زر ووایو بیا په تفسیر کې چې کومه دی نو بیا زموږ سره ټایم کمی که نه سبق به وایې که نه دویم نمبر علوم القرآن باب دی په دې کې اولنی فصل دی د فضایل قرآن دا ضروري دي فضایل دا جمع ده عربی زبان کې د فضیلتون او دا د فضل نه دی فضل څه ته وایي فضل منجد نقل کوي فضل عربی زبان کې احسان ته وایي ښېګړې ته وایي زیادت ته وایي او هغې کپړو دپاره هم فضلیات استعمالیږي چې هغه خلک د خوب دپاره استعمالوي خو ظاهره خبره دا ده چې دلته فضایل جمع د فضیلت ته دا خوبۍ ته وایي زیادت ته وایي او بلند مرتبې ته وایي د دې ونې فضیلت قرآن په باره کې بېشمار آیتونه او احادیث دي هغه بیانول سری دا فضیلت القرآن دی فضایل قرآن دی خو یو خبره یاد ساتئ په چا باندې اعتراض کوئ نو دومره د حد نه مه وځئ چې بیا ګډې وډې ووایئ لکه اوس ته وایي په فضایل اعمال باندې رد کې نو فضایل اعمال چې رد کې نو ته وایي چې هلکه فضایل دا خو د فضلیاتو نه دی او فضلیات خو نعوذ بالله دا خو ګندګو ته وایي او دا خو پلانکي ته وایي نو دا خو ټیک ته نو دا بیا به فضایل قرآن کې څه وی فضایل جهاد کې به څه وی فضایل صلات کې به څه وی ته خو یو کتاب باندې زه رد کې که نه نو د رد نه دومره حد ته ورسېدلی چې بیا لاړې بل طرف ته بلکې کیدای شي چې نور غرق شي د دې وجې نه داسې غلطه خبره به نه کوئ فی ضاد لام عربی زبان کې زیادت دپاره استعمالیږي کم شی چې زیاتی وي که نه د هغې دپاره استعمالیږي فضل دا ماده شوه خو چې کله د دې تعلق د شریف حکم سره شي د شریف حکم سره شي نو معنی به څه وي خوبي زیاتی احسان فضل بلند مرتبه دې ته ویل کېږي نو دلته مراد هم دقه دی قرآن مجید فضایلو مطابق آیتونه مختصر آیتونه دا یو څو پکې واورئ سورة صاد آیت نمبر 29 کې د قرآن مجید فضیلت
په دې طریقې ذکر شوی دی چې قرآن د برکت کتاب دی. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یعنی کتاب انزلنا الیک مبارک، دا د برکت کتاب دی. فضیلت پکې څه شو؟ مبارک، برکت کتاب. سورۃ مجادله آیت نمبر 11 کې الله تعالیٰ د قرآن مجید چې کوم دی ذکر په دې طریقې سره کوي چې الله تعالیٰ په قرآن باندې خلق اوچتوي. نو یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اوتوا العلم دلته مراد د علم نه قرآن مجید علم دی. سورۃ حشر آیت نمبر 21 کې الله تعالیٰ د قرآن عظمت بیانوي او هغه عظمت په دې طریقه بیانوي چې دا قرآن مجید په دې غر باندې نازل شي که نه دا به هم ټوکلي ټوکلي شي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. نو په دې کې د قرآن عظمت او بڑائی. سورۃ طه آیت نمبر 123 کې الله تعالیٰ قرآن مجید ته د هدایت کتاب ویلی دی. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی. نه به گمراه شي نه بدبخت شي نه په تکلیف کې وغورځېږي. د دې وجې نه امام قرطبي رحمه الله هغه فرمایي 38 صفحه جلد نمبر 1 پانی چې الله تعالیٰ د دې خبرې زمان اخیستلی دی چې کم خلق د قرآن اتباع کوي په دنیا کې به دې چرته هم ګمراه نه وي، چرته به هم ګمراه نه وي، په آخرت کې به چرته هم بدبخته نه وي. دا ذمواري ده. او دا تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه منقول دی چې فضمن الله لمن اتبع القرآن الا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الاخره. چې یو سړی اتباع القرآن کوي، په قرآن ورپسې دی، دی به ګمراه په دنیا کې نه وي او دی په آخرت کې بدبخته نه وي. نو ته به بیا ووایې چې هلکه بیا خو چې دی نو حدیث ته ضرورت پیدا نه شو. نه، مخکې هم د هغې ذکر تاسو کړی دی چې قرآن مجید بغیر د حدیثو نه حل کېږي نه. اتباع بس کې څنګه؟ اقیم الصلاة بس څنګه اتباع کې؟ اقیم الصلاة بس اتباع وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والا به د هغې وضاحت کوي. نو په هغه طریقه به ځې که فرض که حدیث ته ضرورت رانغی او ضرورت نشته دی، قرآن مجید به مجمل کتاب پاتې شي. نو دا خبره غلطه ده. احادیث په دې باب کې بېشماره دي. مونږ به هغه حدیث ذکر کړو چې هغه یا صحیح دي یا حسن دي او یا داسې حدیث دي چې هغه که درجه کې لږ کمزوري هم دي خو لیکن د هغې بیان ضروري دی، نه بیانېږي که نه. نو د دې وجه دا اولنی حدیث دی صحیح بخاري. نور تاسو تخریج ته لاندې ما راایستلی دي دا غونډ تخریج. یو بخاري ته یاده کړم، دې مطلب دا دی چې بس زه په کتابونو کې دا خبره هم یاد ساتئ، زه په حوالو کې چې کومه دی نو چې نور کتابونه موجود دي او بخاري مې نو زه به تش په بخاري حواله ورکوم، باقي چې کومه دی د هغې تابع دي، نه مرتبه دې زیاته ده او نه دې اوچتېدی شي. یا په تفاسیرو کې چې کومه ما ته جامع قول ښکاري نو زه به یو تفسیر حواله ورکوم، باقي ما ته مشکل یا هغه بیا دوم نشم ورکولی. نور لیکل خو مې ټولي خو هغه جامع وي. دلته دا صحیح بخاري حدیث دی د عثمان ابن عفان رضی الله عنه نه چې رسول الله فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. داسې نه وایي چې پلانکې دنیا غوره ده او دا غوره ده، نه، تاسو ټولو کې غوره هغه سړی دی چې قرآن زده کړي او بل ته یې وښیي. دا اوچته مرتبه ده. خیرکم دا صیغه د مبالغې ده. دویم حدیث د عایشه رضی الله تعالی عنها صحیح بخاري کتاب التفسیر کې نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي الذي يقرأ القرآن وماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. د بخاري الفاظ دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی د قرآن لولي د انتهایی ماهر دی، پکې قاري صاحب دی او تفسیر پوهیږي، په تجوید پوهیږي، په هر فن کې ماهر دی، نو دا به د هغو عزتمندو فرشتو سفراو سره دي کې دې ته اشاره شوه چې فرشتې سوي معصومي که نه، نو دا قرآن به ډېره ګناهونو نه بچ کوي، دته به ډېره لویه مرتبه میلاو شي. داسې شي لکه فرض که ته پاس یې لکه د پاس را پاسه تا ته چې کومه دی انعامات میلاویږي. او یو سړی دی هغه په مشقت او تکلیف سره قرآن وی زده کوي، ژبه یې نښلي، نو دته به ډبل ثواب میلاویږي، یو د ولستلو یو د مشقت. دا دویم مرتبه شو. هغه بل چې دی د هغه ثوابونه حدبندي ختمه شوه. بعضې خلک ذهن کې داسې غلط فهمي راشي چې لکه دویم ثواب زیات دی. نه، ثواب د اول زیات دی. د اول ثواب مطلب دا دی چې هغه
د قرآن د تلاوت چې کوم ثواب هغه ملاو شوی د هغې نه اخوا چې کوم انعامات یا ورته ملاویږي او دا چې مشقت کې دی نو دا دوباره ذکر کو تسلی دپاره. دریم حدیث دی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ. دا حدیث هم صحیح حدیث دی، بخاری فضائل قرآن کې نقل کړی دی او ډېر ښه مثال یې پیش کړی دی چې د قرآن او د مؤمن تعلق. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثال د هغې مؤمن چې قرآن لولي د مثال د اترجې دی. اترجه مالټې ته وایي یا په دې مالټې قسم کې چې هر هغه شی چې د مالټې سره تعلق وي او خوشبوداره وي. دا قدرتي خبره ده چې کوم شي د مالټې سره تعلق دی که نه نو هغه ټول هغه نیمبو هم دی، مالټه هم ده، سمتره هم ده، کینو هم دی، ګلګل هم دی، دا ټول شیزونه دې باب کې راځي. خو دلته هم د مالټه، ځکه مالټه پکې ټول نه قیمتي ده او خوشبوداره ده. نو د هغې مثال له چارې د مالټې دی، خوشبویي مزیداره ده، ذایقه مزیداره ده، معنا عقیده ده ټیک دی، برابر ده، عمل هم سره برابر دی، د قرآن موافق دی. او مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلون. یو سړی دی د قرآن تلاوت خو مؤمن دی خو تلاوت نه کوي، قرآن مني، ایماندار دی خو د قرآن سره تعلق کم دی. نو د مثال سره د کجوري دی، خوشبویي پکې نشته دی، خوند یې ښه دی، عقیدې ټیک ده خو برکات نشته دی، عمل موافق القرآن نه دی. نو دی دویم نمبر کې شو. او دریم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. او یو سړی دی منافق دی خو شپه ورځ تلاوتونه کوي. د مثال چې کوي د کشمالي دی، کشمالي عقیدې ټیک نه ده، تریخ دی که نه، خو لیکن د قرآن برکت خیراتی دی. که دا کافر د خولې نه هم برکت ورکوي او که د منافق د خولې نه هم برکت ورکوي، هم شفا پې ورکوي الله. نو د قرآن دا اثر چې د خیراتی دی. او مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، یو منافق دی قرآن هم نه لولي. د مثال د حنظلې دی. حنظله یو تریخ غونتې شی دی، هغې ته مونږ د قچرو هندوانه وایو، یا برګه غونتې وي، ډېر تریخ شی دی چې کله ته په خپو باندې رپاسې پې خپې کېدې که نه مږې شوګر والے کله کله کوي، نو د هغې هغه تریخوالی نه دی، په دې خولیو کې په دې مسامونو کې مرۍ ته ورسېږي. دومره خطرناک او تریخ شی دی. نو بس عقیده هم سره برباده ده او عمل هم برباد دی، برکت هم نشته دی. نو دا د قرآن یو لوی فضیلت شو. صحیح بخاری فضائل قرآن کې او مسلم نور کتابونه نقل کړی دی. څلورم حدیث د عمر فاروق رضی الله عنه نه صحیح حدیث ته مسلم نقل کړی دی. رسول الله فرمای ان الله تعالی یرفع بهذا الكلام اقواما ويذو باخرین. کتاب هم راغلی دی او کلام هم راغلی دی. الله تعالی په دې قرآن باندې خلک اوچتوي کله چې ورسره تعلق ته جوړ. پنځم حدیث ته جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه صحیح مسلم نقل کړی دی. رسول الله فرمای خیر الحدیث کتاب الله. کتب کې خبرې کې کنه بهترین کلام د الله دی، بهترین خبرې هم دقه د قرآن مجید دی. شپږم حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه نه امام نسائی په سند حسن صحیح سره او ابن ماجه نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمای ان لله اهلین منا. وای بېشکه د الله تعالی سره متعلق او خواص خلق دي. اسوک دي؟ قالوا یا رسول الله من هم؟ دا متعلقین د الله خواص خلق د الله تعالی سوک دي؟ قال هم اهل القرآن اهل الله وخاص دي، دا اهل قرآن دي. په قرآن کې چې مشغوله وي، قرآن ته مقرب وي، قرآن سره تعلق وي، لکه تاسو سو په صحیح طریقې سره چې قرآن تفسیر ته ناست یې که نه نو ولې تاسو بیا په خواصو کې یئ. تاسو ته خو پته نه لګي که نه د خپل ځان، خو لیکن تاسو په خواصو کې لویه مرتبه هم ده، خو تاسو خپله مرتبه پېژنئ. نو څه وکړو؟ زه تاسو چې کومه دی نو د مرتبې په ځای باندې هلتې پراته یې. مرتبه دا دی تاسو ته فرشتې وزرې خورئ که نه، او دا مرتبه چا ته میلاویږي؟ دا په دنیا کې هیڅ چا ته نه میلاویږي. او زموږ خو عقیده ده که نه، مسلمانان یو، اهل سنت والجماعت یو، معتزله نه یو، خوارج نه یو چې د حدیثو نه انکار کوو، نه منکرین حدیث یو. دا صحیح حدیث دی او په دې باندې زموږ ایمان دی، دا خبره پیغمبر کړې ده او دا بالکل ټیک ده. چیرې د قرآن ماهرین د قرآن طالبانو ته فرشتې وزرې خورئ، اوس هغه خو قدر مونږ ته ښکاري نه، نو په دې وجه باندې موږ خپل ځان داسې بېکاره ګڼو. ضرور ځان بېکاره مه ګڼئ. ډېر اوچت خلک یې، څومره چې د اوچتېدو خبرې دي که نه، ټول هم دلتې د قرآن سره دي، د قرآن د متعلقېدو سره دي.
اوم نمبر حدیث ته عبدالله ابن عمر حدیث ته او دا حدیث صحیح بخاری او نور کتابونو نقل کړی دی، خو صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن کې نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې لا حسد الا فی اثنتین، چې دا کینه اصل کې د دو خلقو په منځ کې تعلق یو سړی بل سړي ته وګوري پاک یو ښه غوندې صفتي، هغه ښه صفت د حصول دپاره چې کوم شوق ذوق پیدا کېږي نو هغې ته غبطه وایي، چې تمنا د زوال پکې نه وي. کله چې د انسان هغه ښایسته صفت د حاصلولو دپاره ته شوق ذوق پیدا کړې خو تمنا د زوال هم پکې وکړې چې الله د ده نه یې واخلې، دې ته حسد وایي. دلته مراد د حسد دو معنی دي. یو معنی دا شوه چې حسد که جایز وی نو په دې دو خبرو کې به جایز وي، خو حسد جایز نه دی. دویم معنی دا چې د حسد په معنی د غبطې سره دی، شوق ذوق د چا د ښه صفت پیدا کول نو هغه که پیدا کې په ځان کې چې شوق ذوق پیدا کړي، دا دو صفتونه چې دي د دې شوق ذوق پیدا کړه، په دې کې غبطه وکړه. یو څه دی، یو سړي ته الله قرآن ورکړی دی، دا شپه او ورځ چې کومه دی بس په هغه کې مشغوله دی، ته وایي چې الله ماله دام راکړي، مال هم دغه شان دي قرآن نه کړي. او یو سړی دی الله والا مال ورکړی دی، حق مال حلال مال یې والا ورکړی دی، او دی بس لګیا دی په حق کې استعمالوي، فساد نه کوي، اسراف نه کوي، په حق کې استعمالوي. نو ته وایي چې الله مال هم داسې راکړي چې داسې خرچه زه وکړمه، نو وایي دا غیبته جایزه ده. که څوک کوي نو دا دې وکړي. نو په دې کې د قرآن ذکر شوی چې علمه القرآن فهو یتلوه اناء اللیل واناء النهار فسمع جار له فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل. کاش چې ماته هم داسې قرآن یاد دی. لکه اوس قاري صاحب راغلی ناست دی که نه، اوس قاري صاحب تلاوت کوي، اوس یو سړی واوري چې یاره کاش د قاري صاحب د قرآن په شان دي ماته هم یاد وي او دغه شان دي ښایسته تلاوت مې کولی نو ډېر به ښه وي. نو دا غیبته سره دا د قرآن په باره کې ډېره اوچته ده. د دنیا په باره کې چې زوال پکې نه جایز به وي خو ډېره ښه نه ده. اتم نمبر حدیث ابو مالک اشعری رضی الله عنه چې دا هم صحیح حدیث دی د مسلم. نبی علیہ السلام فرمایي القرآن حجت لک علی، قرآن به ستا دپاره دلیل د کامیابی وي یا به دلیل د الزام وي. دا غټه خبره ده. نهم حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه. نو دا حدیث اگر که ډېر مشهور نه دی خو دا ذکر کول ځکه پکار دی چې عام استعمال کې دا ذکر کیږي نه. دا مسند د اسحاق میں راہوے فضائل قرآن حدیث نمبر 401 574 او حاکم مجموع الزوائد مسند الحارث مسند شامین کی دا حدیث تے. نبی علیہ السلام فرمائے ان اصغر البیوت من الخیر البیت الصغیر من کتاب اللہ عز وجل. پټولو کورونو کې د ټولو نه ورکوټه خالی د خیر نه هغه کور دی چې پاکي د الله تعالی کتاب نه، نه به څوک تلاوت کوي، نه به څوک درس کوي او نه څوک یادوي. نو دغه کور په ټولو کورونو کې د خیر نه خالی کور. لسم حدیث امام ترمذی په سند حسن غریب نقل کړی دی. ابو نعیم فی الحلیہ دارمی امام منذری ترغیب کی دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نه دا حدیث رسول الله فرمائی چې یقول الله سبحانه وتعالی چې الله تعالی فرمائی من شغله القرآن و ذکری عن مسئلتی، یو سړی دی قرآن کې مشغوله دی زما په ذکر کې مشغوله دی او د دې یو مقصد دی او سوال دی هغه غواړي خو هغه تیسته هیر شو دی مشغول کو. نو اعطیت افضل ما اعطى السائلین، زه به ورته د غوښتونکو نه بهتر ورکم. په دنیا کې څومره څه غواړي خلک د هغې نه بهتر ورکم. وفضل کلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. دا الله کلام په نورو کلامونو داسې اوچت دی لکه الله چې په مخلوقاتو څنګه اوچت. یو لسم حدیث امام ترمذی په سند حسن صحیح نقل کړی د ابن مسعود رضی الله عنه نه او دا ډېر اهم دی. دا یاد ساتي قرآن تلاوت چې دی نه دا به مقصد نه دی، خو لیکن اصل مقصد د قرآن مجید تش تلاوت نه دی. قرآن راغلی دی د انقلاب دپاره او د اصلاح دپاره او د جوړولو دپاره راغلی دی، عقاید اعمال. نو د تلاوت نه به مې انکار نه کوي، که سړی به ترجمه پوهېږي او که نه ثواب به ورته میلاویږي، خو لیکن اصل مقصد یې دا نه دی. اصل مقصد یې انقلاب دی، جوړول دی. نو سو تعبیر به نه کوي، غلط تعبیر مه کوه. داسې وایه چې هلکه یوازې دې دپاره نه راغلی تاسې حروف یادوئ، تاسې تلاوت کوئ، بلکې په دې مضمون یې ځان پوهه کوئ. نو دلته رسول الله فرمایي
چې من قرأ حرف من کتاب الله تعالی فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. د کتاب الله یو حرف چې تللی نو د هغې 10 نیکۍ دي. او بیا فرمایي ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم 3 حروف دي، یو حرف نه دی. وقال ابن مسعود رضی الله عنه من اراد التعلیم فيسور القرآن فإن فيه علم الاولین والآخرین. امام بهقی په مدخل کې نقل کوي په حواله د علوم القرآن علامه سید شمس الدین افغانی رحم الله چې کوم علوم القرآن دی هغه حواله ورکړې ده په امام بهقی مدخل باندې چې عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه وفرمایل چې یو سړی زه علم غواړم او علم یې زده کوم په قرآن کې جستجو تلاش کوي ځکه په دې کې د اولین او د آخرین علم دی. معنا دا چې په دې کې اصول العلم دی، دې ته متوجه شي. 12 نمبر د ابن عباس رضی الله عنه نه امام ترمذی فضائل قرآن کې په سند حسن صحیح سره نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمایي ان الذي ليس في جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب. چې د قرآن سے حصہ د چا سره په سینې کې نه د وران کندر مثال د شیطان په حمله کوي او دی به سوي دی به ګیریږي، شیطان به ورته نقصان رسوي. ځکه قرآن مجید چې کوم دی دا سره د چوکیدار دی د انسان د شیطان نه، او چې کله چوکیدار نه نو شیطان به حمله کوي. 14 عبدالله زید عمر زید عاص رضی الله عنه حدیث ته ابو داود ترمذی نسائی ترمذی په حسن صحیح نقل کوي. نبی علیہ السلام فرمایي یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخرة تقرأها. صاحب قرآن ته وایي صاحب قرآن. صاحب قرآن نه مراد حافظ قرآن دی، صاحب قرآن نه مراد هغه تجوید ماهر دی، صاحب قرآن نه مراد چې ترجمه کوي، تفسیر کوي، تلاوت کوي، دا ټول پکې راځي. ورته وایي چې لوله په ترتیل سره په مزه مزه لوله او بره خیجه، بس آخري آیات پنځ بستا منزل دا ختمیږي. 14 نمبر حدیث ته معاذ بن انس رضی الله عنه نه دی ان رسول الله قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه. یو سړی د قرآن ولولي بیا پې عمل وکړي نو الله تعالی به د مور پلار ته تاج د قیامت په ورځ باندې په سر کې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاته ښایسته وي. او په کورونو د دنیا کې که دا نور راشي نو څه ګمان دی ستاسو چې چا پې عمل کړی د هغې به څومره لوی ثواب وي. نو دا حدیث هم ابو داود کې دی او ثواب قرات القرآن کې امام احمد و حاکم نقل کړی. سند کې ابن لهیعه دی، ذهبی به بیان کړی دی، زبان په کې دی چې هغه کمزور دی لیکن نور تاییدات موجود دي د دې قابل نقل دی. 5م حدیث چې هغه د حارث اعور دی، خلقو په اعتراض کړی دی. دا حدیث ترمذی دارمی نقل کړی دی، سند کې د جهالت خبره کړې ده. امام قرطبی په سند باندې کلام کړی دی خو معنی صحیح ده. اصل کې په دې کې چې کومه راوي دی په هغې باندې باس دی چې دا راوي چې دې ته حارث اعور وایي په دې باس دی. خو ظاهر تقاضا دا ده چې امام قرطبی مقدمه کې نقل کوي دا حدیث صحیح دی. او حارث اعور چې کومه دی حضرت علی په عشق کې او په محبت کې ډېره غلو کوله نو په دې وجه خلقو چې کومه دی نو هغه ته دغه نسبت کړی دی. نو د حب علی په وجه باندې د غلو د مبالغې په وجه باندې خلقو د کمزور ویلی دی. په صورت دیگر نور احادیث چې ورسره یو ځای کې نو دا حدیث صحیح دی او دا قابل نقل دی. مشهور هم په حدیث اعور باندې دی. هغه وایي چې د حضرت علی د رسول الله نه دا ذکر کو چې حضرت علی ما اورېدلی دي چې ستکون فتن کقطاع اللیل مظلم عن قریب به داسې د تورو تیرو په شان دي فتنې راشي لکه دا زمانه چې ده. وایي ما اورېد د الله رسوله د نجات څه طریقه ده چې څنګه به تې وځو نو کتاب الله تبارک وتعالی د الله په کتاب به تې خلاصېږئ. وایي څنګه؟ وایي په دې کې تېر شوي زمانې د خلکو خبرې دي، د آینده خلکو خبرې دي او په دې کې ستاسو د منځ فیصلې دي. وهو الفصل لیس بالهزل من ترکه من جبار قسمه الله. قرآن مجید یو فاصل او د فیصلې کتاب دی، عبس کتاب نه دی. او که یو ظالم جابر په وجه باندې چا قرآن پرېښودلو نو الله تعالی به دوه ځای کړي. او څوک چې د قرآن نه علاوه بل کتاب کې هدایت طلب کوي نو ګمراه بشي. وهو حبل الله المتین، مضبوط رسی ده د الله کتاب او دا واضح نور دی او محکم نصیحت دی، نه غلاره ده. او دا هو الذي لا تزيغ الا العلماء تزيغ بالعلماء هوا چې د خواهشاتو سره په دې کې چې کوم دین میلان نشته دی چې ته قرآن لولې نو خواهش پکې نشته دی او نه پیچې دی نو ژبې ګډې وډې کېږي او نه تې سوچونه او فکرونه
خلط ملت کېږي او نه د سړی علما ترې مړېږي، همیشه قرآن ته تږي وږي. ولا یمله الاتقیا، پرهیزګاران دي هغوی کمزوري کېږي نه، سس کېږي نه، او نه په بار بار لوستلو سره زړېږي او بوج راځي. ولا تنقضي عجایب، نه عجایب ختمېږي. او دا کتاب دی چې کله پیریانو واورېدلو نو هغوی هم ویل چې مونږ قرآن عجیبه کتاب واورېدلو. چا چې زده کو نو وړاندې شو، چا چې دا ووایو او تصدیق یې وکړو نو دی کامیاب شو، چا فیصله وکړه انصاف یې وکړو، چا چې پې عمل وکړو اجر به ورته میلاو شي، او چا چې دې ته خلک راوبلل نو سمې لارې ته یې خلک راوبلل. او بیا راته وویل چې خذها الیک یا اعور، مضبوط ونیسه دې لره ای حارس اعور، او دا کتاب مه پرېږده. لہذا قرآن مجید د هغې بې شماره فضایل دي په قرآن او حدیثو کې. دا یو مختصر غوندې خبره وه، د هغې مو واورېدله. اوس دویم نمبر فصل جمع القرآن، دا ډېر اهم ټاپک دی. قرآن کریم چې څومره مشهور دی نو دا 3 ځله جمع شوی دی. یو ځل د نبی علیه السلام په زمانه کې کتابي شکل خو نه ورکړی شوی، بلکې د خلقو په سینو، کاغذونو په ټکړو کې، د کجورو په پاڼو باندې او په ګټو باندې، په چمړو باندې، په اډوکو باندې لیکلی شوی. دا جمع اول خو موجود، ټول موجود، قرآن مجید ټول موجود، دا نه چې موجود نه وره، ټول موجود. خو د چا سره یوه حصه، د چا سره بله حصه، د چا سره بله حصه لیکلی شوي وه، نو چې چا لیکلي وه هغه یاده کړي مه وګورئ، دا خبره هم یاد ساتئ. چا لیکلي وه هغه یاده کړي وه. خو ماهرین چې کومه دی نو هغه چې ټول ورته یاد نو ډېر کم کسانو چې قرآن وروستو راځي چې حفاظ څومره وو نو ډېر کم وو، د الف نه واله تر یې پورې. نور حصې ورته چې دی نو سوې ډېرې ورته یادې وې. نو دا جمع اولني وه، خو یو شکل کتابي نه، یو شکل کتابي دا نه. امام حاکم مستدرک کې نقل کوي جمع القرآن 3 مرات علوم القرآن اتقان، نو دا نقل کوي. نو دا جمع شو، اولنی جمع کتابي شکل خو نه. کان القرآن فی مدت النبی صلی الله علیه وسلم متفرقا فی صدور الرجال، نو دا خبر امام قرطبی 85 صفحه جلد نمبر 1، ابن عطیہ خپل تفسیر الوجیز کې نقل کوي، محر الوجیز کې، او امام حاکم نقل کوي په شرط شیخین باندې د زید بن ثابت رضی الله عنه نه چې كنا عند النبي الله نؤلف القرآن في الرقاع، موږ په چمړو باندې چې کوم قرآن مجید لیکلو. تفسیر روح المعانی 21 صفحه جلد نمبر 1 باندې نقل کوي. لہذا اولنی جمع شوي وه خو کتابي شکل کې نه وه، بلکې څه وه لږې لږې حصې د خلقو سره وې، په یادو باندې، په کاغذونو باندې، په چمړو باندې، یا په ګټو باندې، یا په اډوکو باندې، یا د کجورو په پاڼو باندې، په هغې باندې به خلقو لیکل کوله او بس هغه سره موجود. دویمه جمع جمع القرآن دویم چې شوی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې په سب اللغات کې په کتابي شکل کې شوی دی. نو پوره حدیث چې کومه دی د زید بن ثابت رضی الله عنه نه دی، او دا حدیث په د عربی کې هم لیکته په دې کتاب کې او په د اردو کې هم دی. نو دا حدیث بخاری نقل کړی دی کتاب التفسیر کې، باب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، حدیث نمبر 4679. ترمذی کتاب التفسیر سورۃ توبہ کی 3103 حدیث نقل کړی دی. امام احمد نقل کړی خپل مسند کې، امام حاکم نقل کړی دی اتقان فی علوم القرآن در منصور، ابن سعد، ابن جریر، ابن ابی داود فی المصاحب، ابن حبان، ابن منذر، طبرانی، بحقی، نسائی دا حدیث نقل کړی دی او په دې علوم القرآن کې ټولې حوالې موجود دي. لہذا د زید بن ثابت رضی الله عنه نه دا حدیث دی او پوره قصه عمده طریقه باندې ده. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې جنگ یمامه وشوه چې په کې ډېر قرا د قرآن ماهرین شهیدان شو. په یو روایت کې 80 کسان نغلي دي او په یو روایت کې 700 کسان نغلي. نو یا خدای چې 80 په هغه ټایم باندې غټ ماهرین تللی دي او 200 چې کوم دي دا بس هغه دویم دریم څلورم نمبر چې راجمع کې نو هغه به کې شهیدان شوي دي. نو عمر فاروق رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله راغی او د جنگ یمامې دا قصې ورته وکړه چې ډېر قرا شهیدان شو، ماته دا یره ده او ډېر خوف راته ولګېدلو چې که دا سلسله داسې روانه شي او شهدا روان شي نو د قرآن کریم ډېره لویه حصه به ضایع شي.
نو څه وکړو؟ زما خیال دا دی چې قرآن مجید په یو مصحف کې را جمع کول پکار دی، دا به ډېر ښه کاري. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وفرمایله چې کم کار رسول الله نه دی کړی نو موږ څنګه وکړو؟ نو عمر فاروق رضی الله عنه ول ورکوي د الله په نوم مې د قسم دا خبره وره د خیر ده. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه حق خبره بار بار کوي چې رسول الله خدا نه دی کړی، مونږ څنګه وکړو؟ او عمر فاروق د هغې سره خبره اړی او راړی اړی او راړی. آخر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ذهن کې او د هغه په سینه کې د عمر فاروق خبره کېناستله او سینه یې کلاو شوه چې له ته ټیک وي. وایي ښځه چې ځو په زید بن ثابت رضی الله عنه پسې، دواړه بزرګان دواړه عظیم شخصیات را پاڅېدله او په زید بن ثابت کله کله د غرض کار چې وي د دین کار وي نو په ماتحت پسې به هم ځې، د ځان او په لاندې پسې هم ځې. و دواړه را روان شو، په زید بن ثابت رضی الله عنه مرتبه هغې ته چېرته رسېده؟ راله پسې ورته ویله ته یو عاقل ځوان او د پیغمبر لیکونکی کاتبې وحي، په دې وجه باندې یو کار موږ تا ته حواله کوو او هغه دا دی ته را قرآن مجید را جمع کړه په یو مصحف کې، په یو کتاب کې. زید بن ثابت رضی الله عنه ته فرمایي د الله تعالی په نوم مې د قسم تاسو دواړه بزرګان ما په دې خبره مکلف کوئ او مجبوره کوئ چې ډېره ګرانه ده. که تاسو ما ته دا غر حواله کوئ، دا غر د دې ځای نه دې ځای ته ویسه، دا به ویسمه، بس کاڼي به ترې وړم، لیکن دا کار څنګه وکړم چې کم کار پیغمبر نه دی کړی، تاسو دواړه ولې کوئ؟ دې دواړو سره خبرې اړولې راړولې، دا خیر کار دی، د قرآن ډېر غټه حصه به ضایع شي. نو بس آخر د هغه په سینه کې هم خبره کېناستله، دماغ او سینه یې کلاو شو دې خبرې ته، او د هغه ځای نه چې دی نو بس هغه را روان شو او د قرآن مجید آیتونه یې را جمع کول او هغه په یو ځای کې برابروله. قرآن د شروع نه چې کوم دی نو را جمع کوو، د چا سره څه ټوکړې وي، کاغذونه وو، اړوکي وو، د کجورو پاڼې وي، چمړې وي، چاته یاد وو، بس هغه ټولو پسې ګرځېدو دا ډېر ګران کار و. ټول آیتونه چې کله پوره شو د سورې توبې 2 آیتونه، آیت نمبر 128 او 129، دا آیتونه د چا سره نه وو، نو د ده څخه وو، خو لیکن د بل کس نه هم په کار و، 2-3 کسانو نه. نو دا د خزیمه بن ثابت رضی الله عنه سره د آیتونه موجود و، لقد جاءکم رسول من انفسکم. د هغې نه علاوه نورو صحابو ته نه و یاد. په بعضې روایاتو کې صورت احزاب آیت نمبر 23 راځي چې دا نه و رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. بعضې روایاتو کې راځي دا خزیمه دی او بعضې روایات کې ابو خزیمه دی. نو لہذا 2 اشکال دي چې د آیتونه 128 129 سورت توبې دي او که د آیت نمبر 23 سورت احزاب دی، او بیا دا چاته چې یاد دي دا خزیمه دی که دا ابو خزیمه دی رضی الله عنه. لہذا صحیح داری دا خزیمه رضی الله عنه دی، دې ته ذو شهادتین وي. په اول جمع کې د سورت برات 2 آیتونه دا ورکو او په دویمه جمع کې د سورت احزاب آیت نمبر کم 23 ته دا ورکو. په دې وجه باندې صحیح خبره چې دی نو هم سره هغه دا ده چې دلته په دې اولنۍ جمع کې 128 129 نمبر آیت دا د سورې توبې او راوي چې کومه دی دا خزیمه رضی الله عنه دی، او پاتې شو جمع ثاني کې د سورت احزاب آیت نمبر 23 او هغه چې دی ابن ابو خزیمه دی. د دې وجه دلته خزیمه دی، هلته ابو خزیمه دی. اگر که نور اقوال پکې شته خو دا راجح اقوال دي، دا خبره سره دا راجح ده. تطبیق دار چې په جمع اوله کې د سورې توبې آیت نمبر 128 129 دا ورکو، دا صرف د چا سره و؟ دا د خزیمه رضی الله عنه سره ورسره و چې ذو شهادتین دی، چې د هغه د 2 ګواهانو په ځای باندې دغه یو قایم مقام دی. او د سورت احزاب آیتونه په دویمه جمع کې چې وروسته درېیمه جمع ورته وایي، حقیقت کې درېیمه ده، نور دلته کتابي شکل کې دویمه جمع ده. نو هغه د حضرت عثمان په زمانه کې شوې ده. نو په هغه کې 23 نمبر آیت د سورت احزاب او هلته راوي چې کومه دی هغه ابو خزیمه دی، خزیمه نه دی، ابو خزیمه دی. لہذا دا جمع وشوه. مصحف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په 7 لغات کې و. بیا د هغه د وفات نه بعد د عمر فاروق رضی الله عنه سره و. بیا د هغې د وفات نه بعد د حفصه رضی الله تعالی عنها سره و. لہذا دا موجود و. د چا به څه مسله راتله، څه اختلاف راتلی، نو هغه به بیا دغه اختلاف په دغه طریقه باندې څه کوو، دا به ختمولو. اوس اشکال دا دی، دلته 2 اشکالات دي. یو اشکال خو دا دی چې
دا آیات کریمه صرف د یو صحابي سره و، هغه صحابي خزیمه الانصاري رضی الله عنه دی یا ابو الخزیمه انصاري دی. دویم نمبر تاسو دغه اشکال چې مفقود آیتونه سورة توبې دي که سورة احزاب دي، نو راجح او صحیح خبر همداره د خزیمه الانصاري شو ذو شهادتین، او جمع اولنی کې سورة براءت شو، او په جمع ثانیه کې عثمان رضی الله عنه شو، او بیا چې کوم دی هغه سره هغه ابو خزیمه دی، خزیمه نه هغه بیا سره ابو او خزیمه دی. او دا روایت چې دی نو پاتې شو. دین علاوه نور امام قرطبي، علامه علوسی هغه هم دې قول ته ترجیح ورکړې ده چې هم دا مراد دی، او دا جمع هم په دغه طریقه باندې دا شوي ده. صحیح بخاری کې د زید بن ثابت نه لما نسخنا الصحف في المصائب فقدت آیة من سورة احزاب كنت اسمع رسول الله يقرأها. نو دا په دویمه جمع کې چې کومه دی نو څه دا راغلې ده، دا په اوله جمع کې نه ده. درېیمه جمع د جمع القرآن چې د حذیفه رضی الله عنه نه دا قصه پوره نقل ده، او تاسو امام قرطبي صفحه 87 جلد نمبر 1 باندې ابن عطیه هم نقل کوي، او دا غینه علاوه نورو کتابونو کې هم دا نقل دی په دې کې. نو خلاصې داسې زده کوي. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې را د عثمان ابن عفان رضی الله دور خلافت ته آذربایجان، ارمینیا په دې کې چې کومه دی نو غزا ده، ډېر خلک په دې کې د هر قسم ګروپونو د علاقو خلک ملګري دي، موجود دي، جنگ روان دی. د قرآن مجید په تلاوت کې اختلاف پیدا شو، نزاع پیدا شو، یو استاره ټیک دی، بل استاره ټیک دی، استاره غلط دی، تر دې چې دومره حد ته ورسېدل چې د کفر فتوی په یو بل ولګولې، په یو بل لعنت دا ولګول براءت منه. حذیفه رضی الله عنه صحابي دی، رازدار د رسول الله موجود دی، سخت پریشان شو، و ډېر سخت مشکل کې پرېوتله، او مال جز مدینې ته به کله ځم. مدینې ته چې کله راغی نو سیده د عثمان بن عفان رضی الله عنه خواله لاړ، او هغه ته وویله چې دا امت ته هلاکت نه مخکې بچ کړه. او څه قصه ده؟ او ورته داسې ټوله قصې ورته بیان کړه چې دا غزاګانو کې د عراق او د شام او د حجاز بېشماره خلک دي آذربایجان ته ورسېدلو. ما سره دا یره پیدا شوې ده چې د یهودو عیسایانو په شان دي کتاب الله په مختلفو نسخو کې تقسیم نشي، ځکه څوک په استاره غلط دی او زما را ټیک دی او نور څه جوړ نه شي. نو ته داسې وکړه چېرې دا یو مصحف کې ولیکه او په یو لغت کې ولیکه. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د حضرت حفصه رضی الله عنها نه هغه مصحف راوختلو. زید بن ثابت، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن زبیر نه عبدالله بن زبیر، سعید بن العاص، عبدالرحمن بن حارث بن هشام رضی الله عنهم د دې کمیټې مقرر کړه، او ورته ویل چې په یو لغت کې مصحف تیار کړئ. کوم ځای کې چې په لغت کې اختلاف راغی نو لغت قریشي هغې له ترجیح ورکوئ، ځکه د قرآن مجید اکثره حصه دا په لغت قریشي کې نازله شوې ده. لہذا جمع ثالث عثمان بن عفان رضی الله عنه وکړه. د هغې نه وروسته چې کوم مصحف و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغې حضرت حفصه رضی الله عنها ته واپس کړی دی، او باقي حکم یې وکړو چې چا سره څومره لیکل دي نو هغه ټول لیکلی چې کوم دی راجمع کړه. او دا یو خبر هم پکې وه چې آیات پې الګ قبلولو چې کله پکې دوو کسانو قابل اعتبار ګویي وکړه، نو دوو کسانو به چې کله ګویي وکړه نو بیا به څه شو، هغه به منتخب شو او مقرر شو. لہذا یو مصحف جوړ کو په یو لغت کې چې هغې ته مصحف عثماني وایي. دا مصحف عثماني ورته ځکه وایي چې دا عثمان بن عفان رضی الله عنه په یو لغت باندې سره دا جمع کړی دی. لہذا دا یو ډېر عظیم کار یې کړی دی، او الله تعالی دې دا کار اخیستلی دی. که فرض که دا کار نه وی شوی نو نن به زموږ ډېرې غټې مسلې وي. د قرآن لغتونو کې به خلکو داسې اختلافات او داسې جګړې به جوړې کړې وي چې بیا به حالات چې کوم دی څه دا به خراب وي. نو په دې کې دا روایت لږ د عربۍ ده ورسره واورئ. وذلک انهم اجتمعوا فی غزوة ارمینیا ای آذربایجان. نو دا وایي چې را حذیفه زوی د یمان وایي چې د جنگ ارمینیا کې او د اختلافات په ارمینیا او آذربایجان کې شروع شوي دي. بیا چې هغه راغی فلما قدمه حذیفه المدینه مما ذکر البخاري والترمذي، نو دا حدیث بخاري او مسلم او ترمذي نقل کړی دی چې بیا حضرت عثمان بن عفان خواله لاړم، ما ورته ویلې چې را مصحف ولیکه کنه قوم غر کېږي. وقال عثمان لرحت القريشين اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوا بلسان قريش فانما نزل بلسانهم. چې قریشي لغت باندې زیات نازل شوی دی، تاسو اختلاف چې ختمیږي په قریشي لغت باندې
ختمیږي. لکه اوس فرض کړه پختلفو فی تابوت و تابوه، لکه یو تابوت ته یو تابوه دی، نو قرات زید بالها تابوه او قریشانو تابوت وایو، نو ورته وایي تابوت په دې کې. علامه ابن عطیه نقل کوي. دغه رنګې بیا چې کله مصحف تیار شو نو عصمت د حفصه رضی الله عنها مصحف واپس ورکړی دی. امام قرطبي وایي اخرج ابن ابي داود بسند حسن عبد خیر قال سمعت علي يقول اعظم الناس بالمصاحف اجرا ابو بکر. چې اولنۍ لویه مرتبه چې کومه دی د ابوبکر صدیق ته میلاو ده چې د مصحف ولیکو، لار او بنیاد یې جوړ کو، او بیا د هغې نه پس حضرت عثمان ابن عفان ته میلاو ده. لیکن زه وایم چېرې ټیک خبره ده، خو دا مرتبه حضرت عمر ته میلاو ده. حضرت عمر چې کومه دی نو هغه اشاره کړې ده، که حضرت عمر اشاره نه وی کړې نو بیا به مسله پاتې وي. نو لہذا دې درې واړو خلفاو ډېر غټ کار کړی دی، عمر فاروق، ابوبکر صدیق او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهم. او بیا به په دې آخري مصحف کې چې بیا به یو آیات لیکو نو دوه قابل اعتبار گواهان به پیش کول. اتقان فی علوم القرآن ابن کثیر فضائل قرآن کې نقل کوي. نو دا څلور کسان دي. انس بن مالک فرمایي جمع القرآن علی عهد نبی صلی الله علیه وسلم 4، د رسول الله په زمانه کې څلور کسانو قرآن جمع کړی: ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت. ابو زید چې د انس بن مالک تره دی، صحیح بخاری او مسلم نقل کوي. نو زید بن ثابت په هغه وخت کې هم دغه شانتي و. بیا د مصاحف چې کومه ولیکلی شو نو بلاد اسلام ته عثمان ابن عفان دا نسخې ورسولې. یو روایت کې راځي 5 نسخې دي، ابن ابي داود نقل کوي، او یو کې راځي 4 دي. نه اول یو لیکلی شوي دا، بیا زیاتېدې 15 ته ورسېدې، بیا 9 ته ورسېدلې. لہذا مختلفو علاقو ته دا لیږلي دي، مکې ته او شام ته او یمن ته او بحرین ته او بصرې ته او کوفې ته. او یو مصحف الامام دا په مدینه کې و، چېرې د چا څه مسله راتله نو هلته یو ستنه وه په جومات کې، مسجد نبوي کې، په هغه کې یو تاخ و، په هغه کې به پروت و، او چې چا څه مسله به راتله نو به صحابه راغېستو، هغه آیت په پکې کتلو، بیا به هلته ایښودلو. حافظ ابن حجر فتح الباری کې، ابن ابي داود په مصاحفو کې اتقان فی علوم القرآن کې نقل کړي دي. اوس مسله دا دی چې هغه اوراق القرآن د قرآن مجید پاڼې یا اسماء الهي وي، نو د هغې دپاره به څه کې، په څه طریقه به ورسره عمل کې خښول پکار دي که نه څه پکار دي. نو اول خبره خو یاد ساتئ چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه خو په هغه وخت کې حکم وکړو امر بما سوا ذلک فی کل صحیفة او مصحف ان یحرق، چې دا ټول وسېځئ. اتقان فی علوم القرآن دا نقل کوي. خو دغې خبرې عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې د خلکو اعتراضات زیات شو، او دته به نعوذ بالله حراق القرآن وایو، چې قرآن یې وسېځو. دا اعتراضات خلکو کوله. نو په دې د امام قرطبي نقل کوي وذکر ابوبکر الانباري په کتاب الرد عن سوید ابن غفله قال سمعت علي رضی الله یقول یا معاشر الناس اتقوا. خلکو چې پروپیګنډې شروع کړې نو ورته وایي چې د الله بندګانو دا څه کوئ، ویرېږئ د الله نه. وایاکم والغلو فی عثمان رضی الله عنه وقولکم حراق المصاحف فوالله ما حرقها الا عن ملئ من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. دا د عثمان ابن عفان په شان کې ولې دومره تیزی خبرې کوي؟ حراق القرآن ورته وایي. دا خو هغه کړی دا کار، نو بلا صحابه ناسو او په زرګاو صحابو مخکې دا عمل کړی دی، نو دا کار بالکل ټیک دی. د دې وجې نه هغه ویل چې تاسو غلو مه کوئ. قال ابو الحسن من بطال وفي امر عثمان بتحريق الصحف والمصائب حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي في اسماء الله تعالى وان ذلك اكرام لها وصيانة الوتی بالاقدام. امام قرطبی 90 صفحه جلد نمبر 1 نقل کوي چې عثمان ابن عفان چې دا کار کړی دی ښه کړی دی، ځکه په دې کې عزت هم دی او حفاظت هم دی د چا د قرآن د آیتونو د حروفو. نو ابن بطال د شارح د بخاري دی، نو هغه وایي چې د عثمان ابن عفان د پیل نه د جواز ثابت شو، چېرې د الله نومونه وي یا د قرآن پاڼې وي وغیره وي او هغه ضایع کېږي، عزت یې خرابېږي، پامال کېږي، نو هغه بیا سېځل څه دي، دا پکار دي. دغه رنګې د امام طاووس د خپل پلار نقل کوي چې هغه هم داسې سېځل. عروه ابن زبیر یوم الحره کې چې کوم دی د فقې کتابونه هغه سېځلي وو. قاضي ابوبکر ابن العربي د جواز قایل دی. پاتې شو احناف ابراهیم نخعي ورته مکروه وي او احناف چې خښول پکار دي، چېرته محفوظ دي کې خښول پکار دي، احناف د دې قایل دي.
امام قرطبي وایي چې را سیزل چې کوم دی دا سدي دا جایز دي، نو لہذا حالات ته کتل پکار دي. د حنابو د مسلک مطابق سیزل مکروه دي، ابراهیم نخعي ورته مکروه وایي، خول پکار دي. باقي امت هغه وایي چې نه دا سیزل جایز دي، چې کله ضایع کېږي کله عزت چې کوم دی نو څه کېږي دا ګډوډ کېږي، نو بیا پکار دی چې وسیزلی شي. نو دا د هغوی مسلک دی او د حنابو دغه مسلک. اوس من شکل المصحف ونقطه، قرآن کریم اول کې دا زور زیر پیښ او دا ټکي نه و، هم ماهر خلک وو که نه، نو هغوی ته بام پته وه او د تام پته وه، هغې معلومولی شو. خو لیکن زمونږ دپاره خو ډېر مشکلات دي. نو قرآن کریم کې اول دا نقطې او د اعراب او د حرکات او دا زور زیر پیښ او دا ټکي دا چا لګولی دي؟ نو د عوامو په ذهن کې خو مشهور هم دا دی چې د حجاج ابن یوسف لګولی دي، او دا خبره بس خلقو کې مشهور هم دی چې حجاج دا کار کړی دی. لیکن ظاهر خبر هم دا چې دا کار چا کړی دی؟ نو پرویان عبدالملک ابن مروان امر به، دا کار عبدالملک کړی دی. عبدالملک زوی د مروان په بنو امیه کې، دا یاد ساتئ په بنو امیه کې عبدالملک په نقصاناتو کارونه هم ډېر کړي دي، خو د خیر کارونه هم ډېر کړي دي، ډېر فتوحات یې کړي دي او ډېر دینی کارونه هم ډېر کړي دي. پای کې یو کار دا دی چې عبدالملک چې دی حجاج ابن یوسف په زیر نگرانۍ کې هغه ته حکم وکړو ته نگراني کوه، ځکه چې دی اوس سپهسالار دی، هغه گورنر دی، بادشاه حکومت ته چا په لاس کې دی؟ د عبدالملک په لاس کې دی. نو عبدالملک حجاج ته حکم وکړو چې تا د دې خبرې نگراني وکړه او د دې لپاره کسان مقرر کړه. نو هغه ولګېدلو او د دې دپاره حسن بصري رحم الله او یحیی زوی د یعمر هغې ته وویله، ځکه حجاج د عراق گورنر و سپهسالار و، او په دغه کې یو امام د امام مبرد هغه په قرآن کریم کې اول نقطې او حرکات دا لګولي او ابوالاسود چې کومه دی ادویلي هغه هم داسې لګولي وو، هغه هم مخکې نه څه مستقل به نه و لګولي، خو څه ټکي لګولو. نو هغې ته حکم وکړو چې تاسو په قرآن مجید باندې زور زیر پیښ او دا ټکي مکې څه کوي دا برابر کوي. نو بس هغوی په ټکي څه کړه دا برابر کړه او د دې وجې اسانتیا یې پیدا کړه. نور ابن سیرین په باره کې دی چې هغه فرمایي چې اولنی مصحف یحیی زوی د یعمر چې کومه دی هغې پې نقطې لګولې وې. په بعضې روایاتو کې نظر ابن عاصم هغه اول لګولې چې هغې ته نظر الحروف وایي، اوس هم د دې تفاسیرو کې یو راځي نظر الحروف. نظر الحروف نه مراد دا دی چې دا نظر ابن عاصم چې کومه دی لګولې دي، خو کېدای شي ټولې نه یې لګولې، لږې لږې لګولې وې. ظاهره خبر هم دا دی چې بس عبدالملک حجاج ته وویله او حجاج د هغې دپاره کمیټي مقرر کړه چې په هغه کې حسن بصري و یحیی وغیره او هغوی چې کوم دی نو قرآن مجید باندې زور زیر پیښ او دا ټکي او نقطې چې کومې دا څه کړې دا برابر کړي، دا کمال دا هغوی کړی دی. دریم نمبر فصل بیان د عدد د صورتونو او معنا د صورت. نو صورت څه ته ویلی کېږي؟ د صورت معنا، نو کلام عربی کې صورت معنا دا جدایي او صورت ته صورت هم دا وایي، یو صورت ته بل صورت نه څه وي علاحده وي او جدا وي. الابانة لها من صورة الاخرى وانفصالها عنها، تفسیر قرطبي او اتقان فی علوم القرآن نقل کوي. دویم معنا د صورت دا چې معنا ارتفاع او بلندۍ ته ویلی کېږي. نو د قرآن مجید اجلال او د عظمت په مناسبت باندې د صورت ته اوچتوالی راغی. بل صورت د خار چاردیوارۍ ته ویلی کېږي. نو چاردیواري هم په خار باندې احاطه کړې وي، نو صورت هم چې دی په خپلو آیاتونو مضامینو باندې احاطه کړې وي. صورت بقیت الشی ته ویلی کېږي. نو د لغت په اعتبار سره مختلفې معنی شوې، جدایي، بلندي، ارتفاع، باقي شیز ته وایي، چاردیوارۍ ته ویلی کېږي. او دا ټولې معنی چې دی نو دا ابن کثیر، ابن عطیه او قرطبي او اتقان فی علوم القرآن چې کومه دی نو هغوی دا ذکر کړي دي. نور صورت وایي څه ته؟ نو صورت شرعي لحاظ سره د قرآن مجید هغې نوم ته وایي چې د دغې نوم سره متعلق چې څومره آیتونه دي هغه ټول او دغه مضمون څومره یې ټوله راګیر کړی وي نو هغې ته څه وایي؟ صورت وایي. صورت بقره او صورت فاتحه دا مطلب دی. اوس قابل اعتبار
اجماع په دې باندې ده چې قرآن کریم کل سورتونه 114 دي. د یو روایت مطابق 113 دي. سورت انفال او سورت توبه یو سورت جوړ کې. د ابن مسعود رضی الله عنه د رائے مطابق شي 112 شو. دا مطلب نه چې سورت فلق او سورت الناس د قرآن حصہ نه ده. قرآن د حصې نه انکار نه کوي. التی برازي ان شاء الله وضاحت. خو لیکن هغه وایي چې دا د دم د پاره راغلي دي نو 112 دي. د ابی ابن کعب په مصحف کې 116 سورتونه هغه جمع کړي دي. یو ته سورة الخلع وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک، او یو ته سورة حفظ وی اللهم ایاک نعبد. نو دې ته دو سورتونه وی خدا اصل کې سورتونه نه دي، دا دعاګانې دي. په دې وجه باندې صحیح راجح خبر همداره چې کما قابل اعتبار ائمه حضرات او صحابه او تابعین دي نو هغه وایي چې قرآن مجید کې کل سورتونه 114 دي. معاوضتین پکې داخل دي او اللهم انا نستعینک سورة خلع وتوي، اللهم ایاک نعبد سورة الحفظ چې وتوي د ابی ابن کعب رضی الله عنه. دا سورتونه دا دعاګانې دي، حدیث دي او دا د قرآن حصہ نه د اتقان نقل کوي. تاسو جګور ابن ابي شیبه په مصنف کې، امام بهقي سنن کبرا کې او در منصور کې جلال الدین سیوطی چې کومه نقل کوي. څلورم فصل آیتونه. نو شمیر د آیتونو د قرآن او معنا د آیتونو. آیت عربي لغت کې نخې ته وي او علامې ته وي. آیت نخه او علامه. نو دام نخه ده او علامه ده په انقطاع په جدایي باندې د یو آیت ته بل آیت نه، بمعنى انها علامه انقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها او انفصاله. امام ابن کثیر، ابن عطیه او قرطبي نقل کوي. نو لہذا آیت په لغت کې څه ته وي؟ نخې ته او علامې ته وي. دام علامه ده. اوس په قرآن مجید کې تاسو کتلی کنه د صفر ده، داسې آیت دی که نه، صفر یې لیکلی دی که نه. اصل کې دا سره الآیتو الآیتو. بیا د ډېر استعمال په وجه باندې الف لام دې کټ شو، نو د دې نه یې او تی جوړه شوه، یې او تا. بیا د ډېر استعمال په وجه باندې هغه یې تیم خلقو کټ کړه، نو بیا تی داسې غونډه تی جوړه شوه، دوه ټکي بیو. بیا ډېر استعمال شروع شو، هغه دوه ټکي تیم کټ کړه، دا صفر تی جوړ شو. یعنې دا صفر چې کومه دی دا د الآیتونه مخفف شوی کټایي شوي ده. نو د دې نه جوړ شوی دی څه شی؟ دغه صفر غوندې جوړ شوی دی، دایره. نو دا آیت شو. شمیر د آیتونو قرآن کریم کې کل آیتونه څومره دي؟ نو تا خو یاد کړي دي 6666. بس ایسته زره ہوئے. لیکن په دې باب کې اجمال دار چې 6000 6214 6216 6219 6236 او 6600. دا اقوال چانه نقل دي. نو د مختلفو خلقونه او د مختلفو امامانو نه علامه دانی د 6000 قائل، د 6000 د 6600 214 چې کومه دی نو د هغې قائل چې دی نو هغه اهل مدینې والا دي. د 6216 چې کومه دی قائل عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یو قول دی. 6219 چې کومه دی اهل مکی والا قائل دي. 6236 او 6600 در عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دا اقوال چې کومه دی نو صحیح دا نقل دي. اوس اصل مسله دا ده چې امام قرطبي هم نقل کوي، اتقان هم نقل کوي. قرآن آیتونه خو ټولې دنیا ته معلوم دي، ته شمار کړه که نه، هېڅ ته ورته کښېنه. دا دومره غټ اختلاف پکې څنګه راغی؟ د 6000 نه والا 6600 پورې 600 آیتونو اختلاف راغی. پوهېږې خبره؟ نو دا خو صفا خبره ده. اوس نن کښېنه وایي چې هلکه په اولین صورت کې دومره دي، پلانکي کې دومره دي، پلانکي کې دومره دي، پلانکي کې دومره دي. اصل کې اختلاف چې دی د زیاتي او د کمي د وجې نه دی چې په قرآن کې آیتونه کم او زیات دي. اصل اختلاف دا دی چې بعضې سلفو 2 آیتونه یو ځای کړي دي، یو آیت یې جوړ کړی دی، او بعضې چې کومه دی د یو آیت نه 2 آیتونه جوړ کړي. تاسو به کتلي که نه په منځ کې چې دی نو داسې مستقل غوندې لکه سورت فاتحه کې چې تاسو ګورئ که نه هلتې هغه یو ځای کې انعمت علیهم، نو هلتې پکې صفر نشي کولی. سره د دې نه چې د احنافو په تاج کتب خانه کې چاپ کېږي خو نشي چاپ کولی، پکې صفر پکې نشي لیکلی. بسم الله د آیت نه ایستل لږ نه، خو بیا هم نشي داخلولی ځکه هلتې پکې اختلاف دی. ځکه بسم الله چې کومه دی د امام شافعي په نظر آیت دی. نو چې آیت دی که نه نو چې هلتې دلتې آیت جوړوي نو هلتې به دې 8 جوړېږي.
سبع المثانی به نه جوړیږي. اصل اختلاف په دې کې دی چې را چا دوه آیتونه یو کړي دي، چا یو آیت په منځ باندې دوه کړی دی، نو د دې اختلاف په وجه باندې چا 600 614 214 216 219 او 236 او 600 د 6000 سره دا راغلي دي. نور په قرآن کې د کمی زیاتی خبره دا نشته دی. فصل خامس بیان د عدد الحروف په قرآن کریم کې. نو حروف خو تاسو پیژنئ، حرف ته ویل کېږي چې هغه ځان له مستقل څه معنا نه لري، خو د جوړ توړ لپاره ډېر غټ کار کوي. اوس په دې باب کې یو مرفوع روایت دی د عمر فاروق نه چې قرآن کریم کل حروف چې دي دا 10 لاکھ دي، و طبراني نقل کړی په اوسط کې مرفوعا. وقال لا يروي هذا الحديث عن عمر الا بهذا الاسناد تفرد به حفص بن ميسر. او حدیث کې دا یو راوي متفرد بل چا نقل کړی نه دی. علامه ذهبي په میراث کې نقل کوي رجال ثقات لا شيخ طبراني محمد عبید ابن آدم بن ابي اياس تفرد به خبر دی به کې متفرد دی. او علامه ارنوود صاحب دې ته باطل ویلی دی چې دا حدیث چې کوم دی دا صحیح نه دی. وروي السلام ابو محمد الحماني ان الحجاج بن يوسف جمع القرآن والحفاظ والكتاب. هغه وایي چې حجاج بن یوسف یا قراء حفاظ او کتاب را جمع کړه او ورته ویل چې تاسو ما ته خبر راکړئ چې په قرآن مجید کې څومره حروف دي. دا راته وایي. نو سلام ابو محمد الحماني هغه جماعت را جمع کو د قرآن مجید کل حروف شمار کړه، نو ورته ویل چې په دې کې کل حروف سره 3,40,740 دي. بیا حجاج بن یوسف تاسو کو چې په کمی قرآن باندې نسب چې دی نو هغه رسی کم حرف باندې، نو هغه ورته سورة کهف ولیتلطف کې دا فا په دې باندې نصف القرآن خاتمه راځي. نیم د دې نه اخوا نسب دی او د دې نه اخوا د بل طرف ته نسب دی. اوس خبردار چې دا خو ډېره غټه مسله جوړه شوه. 3,40,740 او د عمر فاروق د روایت مطابق 10 لاکھ، نو ډېر غټ فرق راغی. نو د هغې مناسب جواب هم دا دی چې د حروف اصلي په اعتبار سره قول ثاني دی، د حروف اصلي په اعتبار سره، او د حروف اصلي او د زواید دواړو په اعتبار سره قول اول دی. د عمر فاروق خبره د حروف اصلي او د حروف چې کومه غیر اصلي دي زواید دي نو د هغې په اعتبار سره دي. او دا هم کېدلی شي چې د عمر فاروق روایت کمزوره دی، سند په اعتبار سره صحیح نه دی، چا شمار کړي دا نه دي. خبره پوه شوې که دا روایت صحیح وی نو بیا څه ضرورت خو نه و، خو روایت صحیح نه دی نو د دې بل چا نقل کړی نه دی. او څومره ماهرین د قرآن دي لکه زید بن ثابت او معاذ بن جبل او ابی بن کعب او عبدالله بن عباس رضی الله عنه د هغوی نه دا قول نشته دی. نو ظاهر کې خبر هم دا دی د حروف اصلي په اعتبار سره دا رستنی قول دی 3,40,740 دا حروف چې دی نو څه دي دا شمار کړي دي. بیا بیان شپږم نمبر فصل بیان د عدد د کلماتو په قرآن کې او معنا د کلمې. کلمه څه ته وایي؟ نو کلمه هغه صورت قایم دی چې د مخلوط حروفونه یو صورت جوړ کړي او هغه صورت بیا قایم او دایم پاتې شي. دې ته مونږ د دې په اصطلاح کې کلمه وایو. ستاسو د نحوي اصطلاح نه فهي صورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات ای الحروف. لہذا چې کومه د مخلوط حروفونه یو صورت جوړ شي او په هغه صورت باندې کم شی قایم پاتې شي هغې ته کلمه وایي. فضل زوی د شاهزان رحم الله فرمایي چې د عطا ابن یسار د قول مطابق قرآن مجید کې کل کلمات 77,439 دي، او په یو روایت کې د بعضې علماو نه 77,934 او بل روایت 77,437 او په یو روایت کې 77,277. نو په دې اتفاق دی 77,000 خو دي کلمات ټول سوي 77,000. لیکن د 277 نه والا بیا پسې زیاتېږي 277 او 437 او 439 او 934 پکې هم راغلی دی. دا اقوال ټول قرطبي اتقان وغیره نقل کړي دي. عقل زړه خبره ده چې بعضې تاکیدي الفاظ او زواید کلمات دي نو هغې پکې شمار کړي دي چا او چا دې کټ کړي دي. چا چې کټ کړي دي نو هغوی کم کړي دي نو هغوی تی 77,277 جوړ کړي دي او چا چې زیات کړي دي نو هغه رسېدلي دي 77,934. فصل سابع فرق بین المکی والمدنی وما نزل بالمدینة و مکہ. مدنی صورت او مکی صورت کې فرق
نو د حوالو په اعتبار سره په دې کې 15 اقوال دي، د نزول په اعتبار سره 15 اقوال دي، او ماکنه او مواضع چې په هغې کې صورتونه نازل شوي دي هغه 3 دي. یعنی د نزول په اعتبار سره 15 اقوال جوړیږي، او کم اماکن چې دي، کم ځایونه، کم مواضعو کې قرآن نازل شوی دی هغه 3 ځایونه دي. یو مکه ده، یو مدینه ده، او د هغې نه علاوه شام او تبوک چې راځي نو شام او تبوک هم پکې دی. لہذا د اماکنو په اعتبار سره 3 شو، او د نزول په اعتبار سره 15 اقوال دي. نمبر 1 قول هغه دا دی چې په کوم صورت کې یا ایها الناس وي نو دا مکی صورت وي، او چې په کوم صورت کې یا ایها الذین آمنوا وي دا مدني صورت وي. دا قول د ابن مسعود رضی الله عنه دی، او دا امام قرطبی تفسیر روح المانی، امام رازی، بیضاوی، مدارک، شوکانی، اتقان وغیرہ نقل کړي. لیکن امام قرطبی اعتراض کوي سورت بقره او سورت النساء دواړه مدني صورتونه دي اتفاقی، او پاکې خو یا ایها الناس موجود دی. نو یا ایها الناس خو چې دی نو د ابن مسعود رضی الله عنه د رایې مطابق مکی صورت وي، نو بیا خو دا څه شو، دا مکی صورتونه شو. نو دا اعتراض دی چې دا قول څه دی، دا قول صحیح نه دی، دا قول کمزور کو په دې باندې. دویم قول د عروه ابن زبیر دی چې په کومې صورت کې حدود او فرایض بیان وي نامدني وي، او چې په کومې صورتونو کې د تیر شوي قومونو امتونو تذکرې وي، د عذابونو تذکرې وي، نو هغه مکی صورتونه وي. دا قول د عروه زوی د زبیر نه امام بهقي په دلایل نبوت کې ابن ابي شیبه او قرطبي اتقان نقل کړی، خو لیکن دا قول هم کمزور دی. دریم قول چې کم د هجرت نه مخکې صورتونه نازل شوي دي هغه مکي دي، او چې د هجرت نه وروسته نازل شوي دي هغه مدني دي. دا قول چې دی نو په راجح اقوالو کې دی، اتقان نقل کوي، نور علما نقل کوي. څلورم نمبر قول دا دی چې کم صورت مکه کې نازل دی اگر چې بعد الهجرت دی نو دا مکی دی، او کم صورت چې په مدینه کې نازل دی اگر چې هغه د مکې په دور کې دی، چې سړی نبی علیه السلام مکې ته تللی په سفر کې و مکې ته، نو هغه به مدني وي. لیکن دا خبر دومره راجحه نه ده. پنځم قول دا دی چې کم کې اهل کتابو ته اهل مکې ته خطاب دی نو مکی دی، او چې کم کې اهل مدینې ته خطاب دی مدني دی. دا قولم زیات مناسب نه دی. د ټول نه راجح قول چې دی هغه دا دی چې د هجرت نه مخکې نازل دي نو هغه مکي صورتونه دي، او چې د هجرت نه بعد دي نو مدني صورتونه دي. دا قول راجح دی. مقام نزول کم کم ځایونو کې نازل شوي دي. نو مخکې تاسو ویل چې د قرآن نزول چې وګورئ نو په 3 اماکنو کې 3 ځایونو مواضعو کې د هغې نزول شوی دی. د ابو امامه باهلي رضی الله عنه نه خو یو مرفوع روایت دی طبراني نقل کړی دی عن ابي امامه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انزل القرآن فی 3 امکنه مکه والمدینه والشام، چې په مکه کې او مدینه کې او په شام کې نزول دی. نو مکه او مدینه خو معلومه ده، خو د شام نه څه مراد دی. نو په دې زبان اتقان فی علوم القرآن ابن کثیر نقل کوي چې ولید فرمایي چې مراد د دې نه بیت المقدس دی، او ابن کثیر وایي چې مراد د دې نه تبوک ته. دا خبر صحیح ده، ځکه بیت المقدس ته نبی علیه السلام تللی نه دی، نو بیت المقدس څنګه راغی؟ لہذا د ابن کثیر قول مناسب دی چې مراد د دې نه تبوک دی، ځکه چې د جنگ تبوک چې کومه متعلق او د منافقانو متعلق کوم آیتونه سورۃ توبه کې راغلي دي نو هغه په تبوک کې دي. نو په دې وجه باندې 3 ځایونه مراد چې دی سره دا تبوک دی. خو حدیث چې کوم دی نو دا کمزور دی، طبراني نقل کړی دی، سند په اعتبار سره کمزور دی. نور مشهور اماکن خو 2 دي، یو مکه ده او بل سره بل مدینه ده. د هجرت نه مخکې دي نو آیت مکی صورتونه وایي، او د هجرت نه وروسته هغې ته مدني صورتونه وایي. نن بس دا یو ټکی وایو نو بس بیا به سبا لږ سبق ډېر وایو چې سبا انشاءالله دا علوم القرآن ختم کو. قرآن کریم کې مکی او مدني صورتونو تعداد. قرآن کریم کې مدني صورتونه اتفاقی 6 دي، اتفاقی دا 6 صورتونه دي، په باره کې اختلاف دی. باقی مکی صورتونه دي. او د ابی ابن کعب رضی الله عنه او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د روایت مطابق 27 مدنی صورتونه دي، باقی مکی صورتونه دي. وقال ابو الحسن بن حسار في كتاب الناسخ والمنسوخ المدني باتفاق 20 سورة
والمختلف فيه 12 سوره وما عدا ذلك مکین باتفاق. اتقان خو دغه خبره کړې دی چې ابو الحسن بن حسار نقل کوي په خپل کتاب ناسخ و منسوخ کې چې اتفاقی مدني سورتونه 6 دي او په 12 کې اختلاف دی او باقی سورتونه دا مکی سورتونه دي. عبد الله بن عباس فرمایي چې نه سألت ابي بن كعب چې ما تاسو کو د ابي بن كعب نه عما نزل من القران بالمدينه چې په مدینه کې څو سورتونه نازل شوي دي. فقال نزل بها 27 سوره چې 27 سورتونه دي او باقی دا مکی سورتونه دي لیکن سند د واقدین دی او متروک دی بے کماله. لہذا اتفاق خو په دې چې 6 سورتونه خو اتفاقی مدني دي. باقی کې اختلاف ته په 12 کې اختلاف ته دا قول زیات مناسب دی. 12 کې اختلاف ته او نور مکی سورتونه سری دا پکې زیات دي. د احکام په اعتبار باندې 6 سورتونه واقع ډېر مشکل دي. مسائل دا پکې زیات دي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پروردگار موږ لم توفیق راکې د صحیح وینا د کولو ورو موټم کې وته برابر هم کې وته او دې طالبان لم صحت ورکې او دوی له توفیق ورکې چې سمه ناسته وکړي او په سبق پوه شي. پروردگار په دې تفسیر او په ترجمه پوه کړي علم نافع ورکړي. پروردگار زموږ دا درس کامیاب کړي. اللهم ربنا اتنا